الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. د منافقانو د هغوی د منافقت تذکره وکړی شوله. اوس د دوی انجام ذکر کیږي او بیا الله پاک د دوی یو درې مثالونه بیانوي. انجام بیان شي وسره درې مثالونه په مثال سره د څیز ښه وضاحت کیږي چې تاسو منافقان په ښه انداز باندې وپیژنئ او ځان ترې نه وساتئ. الله فرمایي اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة چې دی اغستې د ګمراهي بالهدى په بدل د هدایت کې. هدایت یې ورکړی دی او ګمراهي اغستې ده. نو اشکال دا دی چې دوی سره هدایت په کوم ځای کې و؟ دوی سره خو هدایت و نو څنګه دی ګمراهي واغست او هدایت یې ورکړ؟ دوه مطلبه آسان ویلی شي. یو مطلب دا دی چې مراد د هدایت نه هغه هدایت فطرتي و چې الله پاک د انسانان پیدا کړو نو ورته وی الستو بربکم، د تمامو انسانانو سره وعده کړې ده چې او ته زموږ رب یې. نو حدیث مبارک کې ذکر دی چې دنیا ته انسانان راشي نو کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، هر ماشوم چې دنیا کې پیدا کیږي فطرت اسلامی باندې پیدا کیږي. رستو چې کم دی هغه عارض د وجې نه مور پلار او تعلیم او ماحول یا یهودي یا نصرانی یا بلتې نه جوړ کی. دوی سره هغه فطرتي هدایت و سره موجود نو هغه پرېښود او د هغې په ځای باندې ګمراهي واغسته. اشتروا الضلالة، بیا دلته اشترا معنا ده تبدیل. اشتروا الضلالة دوی بدل که چې کوم دی دغه دلالت بالهدا هغه هدایت په عوض کې. او دوی مطلب دا ویلی شي هر کله چې انسان الله دنیا کې پیدا کو دا دواړه لارې ورته وښولې. قد تبین الرشد من الغی، هدایت هم بیان شو ګمراهي هم بیان شو، دا دواړه لارې ښکاره شوې. انسان ته اختیار دی که په دې صحیح لار باندې ځي او که په غلطه لار باندې ځي. دوی هغه صحیح لار پرېښودل او په غلطه لار باندې روان شول. هر کله چې دوی په غلطه لار باندې روان شول او دا صحیح لار یې په خپل اختیار پرېښودله ګویا دوی تبدیل وکړو. نو بیا دلته اشترا ده په معنا د اختیار سره. اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة من اختاروا الضلالة چې دوی غوره که ګمراهي بالهدا په هدایت سره. صحیح لارې پرېښودل او د ګمراهۍ چې کوم دی غلطه لارې مختاره کړه په هغې روان شول. یو سړی په دوه څیزونو کې یو غوره ګرځوي، تبدیل وکړي، یو څیز بدل کړي په بل باندې فایدې دپاره. دوی دپاره څه فایده شته؟ فما ربحت تجارتهم، پس ګټه ونه کړه تجارت د دوی. ربحت نسبت تجارت ته شوی دی، دا نسبت مجازي دی ځکه ربح دا تجارت نه کوي. ربحت فعل دی او تجارتهم فاعل دی او ربح دا تجارت نه کوي، ربح خو تاجر کوي. اصل ترکیبی فما ربحو فی تجارتهم، فما ربحو دی. دا نسبت مجازن وکړی شو دی تجارت تن. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، او نو دوی په هدایت. صحیح لار د دوی سر نه و ځکه خو دوی غلطه لار غوره کړه. مثلهم کمثل الذي استوقد نارا. اوس الله د دوی درې مثالونه ذکر کوي. بعضې حضرات فرق داسې ذکر کوي چې دا منافقان په دوه قسمه دي. کله دوی منافقت اختیاروي د منفعت د دنیا دپاره چې دنیا فایده ورته میلاو شي، نو لالچ د دنیا باندې. او بعضې داسې وي چې هغې لالچ د دنیا نه وي. نو کم چې د لالچ د دنیا په اعتبار دي نو الله فرمایي دوی ته چې کم دی لار برېښنا سره په چمکایې سره روښانه شي نو سړی په دې کې روان شي. نو دارنګې دوی ته چې په ایمان او په اسلام کې خیر میلاویږي، مال غنیمت او دنیا میلاویږي، نو خوشحاله. او چې کم سړی په دې تورتم کې دی هغه چمکاوي ختمه شي نو ودرېږي. نو دوی ته چې په اسلام کې خیر نه میلاویږي نو بیا دی ولاړ دی، بیا اسلام خوښ نه دی. نو مثال الله ذکر کوي کمثل الذي، مثال په شان د هغه کس دی استوقد چې بلکې نارن اور. یو سړی تورتم کې ناست دی او اور یې بل کو. فلما اضاءت، دا اضاء لازمی هم استعمالیږي، متعدی هم استعمالیږي. لازمی معنا شي نو فلما اضاءت کله چې روښانه شي. بیا دا ما حول چې کوم دی دا منصوب دی بنا په ظرفیت سره.
فلما اضاءت کله چې روښانه شي ما حوله چاپیر د دینه دا اورې بلکو چاپیره حالت دا روښانه شول او اضاءت متعدی استعمالیږي بیا ما حول دا منصوب دی بنا په مفعولیت سره او اضاءت کې ضمیر بیا نار ته راجع دی فلما پس هر کله اضاءت چې روښانه کی دا اور ما حوله خپل چاپیریال دا چاپیره حالت دا روښانه شول نو اوس دا چې تا اور بلکو چاپیره ځای روښانه شو په دې کې تو هر قسم پیدا اغستې شي مثال داسې دی چې هر کله دوی دنیا ته رال ایمان ظاهري ورته نصیب شو دغه ایمان رڼا دوی په خولې باندې ایمان راوړو رڼا نصیب شوله مخکې دوی کوی شي چې دغه ایمان حقیقي ایمان ته واړوي او په دې باندې د آخرت فایده حاصله کړي خو دوی دغه لږ شانتي ایمان چې په خولې ویلی و مخکې دا چې کوم دی ترقۍ ته ونه رسو بلکې هغه هم پرېښودو نو ذهب الله بوزي الله پاک بنورهم رڼا د دوی وترکهم دوی پرېږدي فی ظلمات په تورتم کې لا یبصرون دوی سنیني هغه رڼا تېنه ختمه شوله نو چې مړ شو د مرګ نه پس خو دته بیا څه فایده نه میلاویږي صمون دا خبر د پاره د مبتدا وي هم صمون دا کار نه دي هم بکمون دوی چاړاګان دي هم عمیون دوی ړانده دي د دوی نه چې الله د دې حواسو نفي کوي نو دلته نفي چې کوم دی ظاهر باندې حمل نه ده بلکې حقیقت باندې حمل ده ظاهر باندې ځکه حمل نه ده داسې خو نشي ویلی چې دا منافقان ګنې ظاهري کاڼه دي کاڼه خو نه دي انه ظاهري ګنې ړانده دي ړانده خو نه دي ښه سترګې دي ښې غوږونه دي تمام اعضا برابر دي نو ظاهر باندې دا حملول چې د اعضاو نه نفي کړي نو داسې نشي ویلی او دا حمل دی حقیقت باندې چې دوی ړانده کاڼه دي معنا په دوی کې تفکر او تدبر او هغه سوچ فکر نشته چې په کم باندې دی حق ته ورسیږي نو ظاهري لیدل کوي خو حقیقي لیدل نشته ظاهري اوریدل کوي خو حقیقي اوریدل نشته نو صمون هم دوی چې کوم دی صمون کاڼه دي حقیقتا او هم بکمون دوی چاړاګان دي حقیقت او هم عمیون فهم لا یرجعون پس دوی نه واپس کیږي د خپل کفر نه لا يرجعون من الكفر لا يرجعون من النفاق دوی نه واپس کیږي د کفر نه او کسله کې چې کوم د اعلا راوړي بیا به ایمان راو بس فهم پس دوی لا يرجعون الى الايمان ایمان ته واپسی په دوی کې صلاحیت نشته او کسویبن دویم مثال ذکر کیږي او کسویبن یا مثال د دوی چې کوم د پشان د سویب باران ته وي مضاف سره محذوفي او کذوی سویبن مثال پشان د خاوند د باران دی الله مثال ذکر کوي چې یو تورتم شپه ده او په دې کې یو سړی ولاړ دی او په دې باندې باران دی ښه تیز نو په دې تورتم شپه کې دا تیز باران په دې ورېږي د دې سړي مثال څنګه دی نو داسې مثال دی چې کله دا تیز باران وي او په دې کې یو طرف ته ګړز ګړوز دی برېښنا ده نو په دې ګړز ګړوز باندې دی یریږي نو په دې غوږونو کې ګوتې نه ایستې دي او تورتم دی باران ورېږي څه نه ویني کله چې برېښنا وشي لږه شانتې لار ښکاره شي نو دی پکې قدم والی روان شي او چې بیا دغه برېښنا ختمه شي نو بیا ودرېږي نو داسې مثال د منافق دی چې قرآن کریم د اسمان نه نازلېدل دا مثال په شان د باران دی څنګه چې باران ورېږي د خیر ذریعه وي قرآن د اسمان نه نازلېږي دا د خیر ذریعه ده نو دا منافقان قرآن کریم نازلېږي او په دې ماحول کې دوی موجود دي او په دې کې چې کوم دی قرآن کې رعدن ګړزاوي نو د عذابونو تذکره وي دارنګې برقن برېښنا وي نو په دې کې دلایل وي قرآن کریم د عذابونو ذکر کوي په دې کې چې کوم دی دلایل ذکر کیږي نو چې هر کله د عذابونو ذکر وکړی شي نو دوی ویریږي چې کوم دی په دې غوږونو کې ګوتې کیږي او چې کله برېښنا وکړی شي نو معنا دا ده چې دوی ته دلیل ذکر شي څه خیر ورته ښکاره شي نو دوی وغواړي چې لږ قدم پکې واخلي غنیمت میلاویږي مال میلاویږي نو بیا یې خوښ وي اسلام او چې کله دا غنیمت او مال دنیا منفعت نه واپس چې کوم دی بیا د اسلام نه راغونډ شي نو او کذوي سویبن یا مثال په شان د هغه کس خاوند د باران دی من السماء چې باران وریږي د اسمان نه قاضي بیزاوي د سما دوه مطلب ذکر کړي مراد د دې نه اسمان هم اغستې شي او د اسمان نه مراد وریځ هم اغستې شي دویمه معنا واخلي چې د وریځې نه باران وریږي نو ظاهر ده چې د وریځې نه وریږي
لومبنۍ معنا واخلي د اسمان نه مراد اسمان واخلي حقیقي، نو بیا دا معنا چې دا اسباب د وریځې برابرېدل، دا وریځ جوړېدل، دا جوړېږي په اسبابو سماویو باندې. نو دا باران چې د اسمان نه وریږي ځکه اسباب د اسمان نه وي، نور اگر چې د وریځې نه وریږي. او د سما اطلاق په دواړو کېږي، اسمان باندې هم کېږي، وریځې باندې هم کېږي، ځکه چې کل ما علاکه فهو سماء. نو او کذوی صیب من السماء فیه ظلمات، په دې کې تورتم وي. یو تورتم د شپې دی، او بل چې کوم دی تورتم د وریځې دی، او بل تورتم د ګڼ باران دی چې باران ډېر زیات په جوش وریږي، نو دا تورتمونه دي. ورعدون او ګړزی و برقون او برېښنی، یجعلون دوی ګرځي اصابعهم خپلې ګوتې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې. دا ذکر کېږي مجازن، ځکه غوږونو کې خلک ګوتې نږدي، په غوږونو کې خلک د ګوتې سرګ دي، عربی کې ورته انمیلوي. نو ذکر د اصابعو دی، مراد نه انامل دي، د ګوتو سرونه په دې غوږونو کې نه ایستی شي، خو ذکر کوي شي ګوتې مبالغتن. دوی داسې دهشت او یری راغستی چې د ګوتې دا سر نه بلکې دا غونډه ګوته په دې غوږ کې منډي. یجعلون اصابعهم، دوی ګرځي د ګوتو سرونه په خپلو غوږونو کې، من الصواعق، د یری د تندر نه، حذر الموت، د یری د مرګ نه، د مرګ نه یریږي. والله محیط بالکافرین، الله احاطه کوونکی دی په کافرانو. احاطه کوونکی دی نو معنا دا ده چې د الله د علم نه، د الله د قدرت نه دوی بهر نه دي. او یو شخص چې د بل په احاطه کې وي، نو چې دی ورسره څه عمل کول غواړي، څنګه تصرف هغه شانې کولی شي. الله د دوی ګریف کوي، دوی له سزا ورکوي، نو دوی ځان نشي خلاصولی. یکاد البرق، نږدې د برېښنا، یخطفو چې وتښتي ابصارهم، د دوی نظرونه. دا چې د برېښنا چمک وشي، نو داسې پړق دی چې دا نظر د دوی ختم کی. کلما اضواء لهم، کله چې رڼا کې دوی ته، مشوا فیه، دوی ځي په دې رڼا کې. و اذا اظلم علیهم، کله چې تورتم شي په دوی، قاموا، نو دوی ودرېږي. ولو شاء الله، که د الله خوښه شي وی، لذهب بسمعهم، بوتلل به کړیو د دوی په اورېدلو باندې، قوت سامعه بوله الله ختم کړیو. و ابصارهم، او قوت باصره، لیدل د دوی به الله ختم کړیو. ان الله، بشک الله پاک، علی کل شیء قدیر، په هر شي قدرت والا دی، هر چیز باندې قدرت والا دی. نه په دې باندې مشهور اشکال دی چې الله پاک په هر شي قدرت والا دی، نو تمامو څیزونو کې ښه کارونه هم دي او بد کارونه هم دي. اغلا دا بد عملیانې دي، دروغ دي، دوکې دي. نو دلته خدا معلومیږي چې الله په هر چیز قادر دی، نو ګینې په دې دروغ او دوکه، نعوذ بالله، په دې هم قادر. نو جواب ته نه دا دی چې دا تمام صفات د جسم وي. دروغ چې کم دی ویل، دارنګې دوکې کول، بد عملیانې کول، غلاګانې کول، دا تمام څیزونه داسې وي چې دا اوصاف د جسم وي. جسم چا سره دا کارونه کوي؟ الله پاک د جسم او جسمانیاتو نه منزه دی، نه ځکه اشکال نشي کولی. دویم اشکال دا چې ان الله علی کل شیء قدیر، الله په هر چیز قادر دی، نو په خپل ځانم قادر دی، همدارنګې په خپل مثلم قادر دی، نو په دې قادر شو. او د عقایدو مسله چې الله پاک خپل ځان باندې قدرت داسې نه اختیاري، دارنګې مثل باندې قدرت دا نه. نه د دې نه دوه طریقو سره محمل او جواب ذکر کوي شي. دا ځینې خبرې مختصر ذکر کوو چې عام حضرات په دې نه پوهېږي، خو چې کوم طالبان هغوی دپاره. لومبی جواب کوو چې دا شی دا چې کوم دی فاعل وزن دی، شیء فاعل وزن دی، او دا کله معنا د فاعل سره، کله معنا د مفعول سره، دلته په معنا د مفعول سره دی. ان الله، بشک الله پاک، علی کل شیء معنا مشیء، کم سیز چې الله وغواړي، الله چې کم سیز غواړي هغه ممکنات وي، په دې باندې قدیر قدرت والا دی. او کم چې په خپل ذات باندې قدرت دی هغه مشیء نه دی، بلکې ذات د الله پاک خو شائی دی، نه مشیء نه دی، په مشیء باندې قدرت والا دی. الله ذات خو شائی دی. او کم چې مثل د الله دی هغه ممکن نه دی، اخو ممتنع دی. لہذا الله پاک علی کل شیء، هر یو شیء معنا مشیء، او چې الله یې وغواړي، او چې الله یې وغواړي هغه ممکنات دي.
نو په دې باندې قدرت والا دی نو ذات د واجب اطاعت نه هم بهر ځکه هغه مشیع نه دی هغه شائی دی او مثل د واجب تعالی هم بهر ځکه چې هغه ممتنع دی دویم که شی چې کوم دی معنا تعمیم سره وویلی شي چې ان الله علی کل شی هر سیز او د شی اطلاق په الله هم کیږي نو بیا ترې نه ذات د واجب تعالی مستثنا دی په استثناء عقلی سره بعضی استثنایات هغه عقلا ثابت وي قرآن مقدسه مختلفو ځایونو کې به راځي د بلقیس واقع کې به راځي اوتیت من کل شی دته ورکړی شوي وو هر یو څیز نو هر یو څیز د هغې سره کوم ځای کې وو هر یو څیز خو د هغې سره نه وو څونه حکومت چې د سلیمان علیه السلام و هغسې حکومت خو د ده نه وو دارنګې اوتیت من کل شی تعمیم سره نه شي ویلی دا خو ښځه وه د سړیتوب چې کوم په سړي کې الله کمې مادي ایښي خو په دې کې نه وو نه من کل شی تعمیم سره نه وي دا ترې نه مستثنایي په استثناء عقلي سره یا ایها الناس اعبدوا ربکم درې جماعت ذکر شول اوس تعمیم سره الله د غونډو سره خطاب کوي یا ایها الناس بنیادی عقاید هغه درې وي د الله وحدانیت د نبی کریم علیه الصلاة والسلام رسالت او نبوت او دریم چې کوم دی قیامت د مکی صورتونو اهم دا درې مضامین وي مدني صورتونو کې هم دا درې ذکر کیږي دې سره سره د جهاد مسائل ذکر کیږي د انفاق مسائل ذکر کیږي چونکې دا مدني صورت دی نو دا درې واړه عقاید دلته ذکر کیږي عقیده د توحید ذکر کیږي یا ایها الناس سره او صداقت د رسول هغه ذکر کیږي ان کنتم فی ریبین سره او د قیامت مسله ذکر کیږي چې کوم دی کیف تکفرون سره نو دا درې واړه عقاید بیانېږي او په درې واړو باندې دلایل ذکر کیږي لومبی د الله جل جلاله وحدانیت ذکر کیږي یا ایها الناس په دې صورت کې دعوه د توحید څلور ځای ذکر ده او څلورو واړو ځایونو کې دغه دعوه د توحید مدلله ده یو چې کوم دی دلته دعوه د توحید ذکر کیږي یا ایها الناس اعبدوا ربکم په دې باندې وړاندې 15 دلایل بیانېږي او دویمه پاره کې به ذکر کیږي و الهکم اله واحد بیا هلته په هغې دلایل ذکر کیږي او دریم چې کوم دی دعوه د توحید به دریمه پاره کې ذکر کیږي آیت الکرسی کې الله لا اله الا هو الحی القیوم بیا په هغې باندې دلایل ذکر کیږي او په دغه آیت کریمه کې 10 جملې ذکر کیږي او څلورم چې کوم دی دعوه د توحید اخیر د صورت کې به ذکر کیږي لله ما فی السماوات و ما فی الارض سره لله ما فی السماوات و ما فی الارض سره لہذا دا څلور مواضع دعوه د توحید په صورت کې ذکر کیږي دا لومبنی موضع دی یا ایها الناس ای تمام انسانانو طریقه دی چې څنګه قرآن مقدس او د پیغمبر علیه السلام نبوت انسانانو دپاره دی نو همداسې د پیریانو دپاره دی نو یا ایها الناس والجن انسانانو تاسو پیریانو هم اعبدوا ربکم تاسو عبادت کوئ د خپل رب اول مخاطب د قرآن دا مشرکین نو مشرکین خو د الله عبادت کو خو د الله وحدانیت یې نه منو نو ځکه عبدالله ابن عباس سے مانا کوي وحدو سره یا ایها الناس اے انسانانو پیریانو اعبدوا ربکم وحدو ربکم تاسو د الله وحدانیت اومنئ الله پاک واحد لا شریک اومنئ د شرک نه توبه وباسئ په دې باندې دلایل لومبی الذي هغه ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړي کم ذات چې ته د خورو نه د نطفې نه د نشته کړې دغه ذات خالق هغه اومنه دویم والذین او هغه من قبلکم چې ستاسو نه مخکې وو والذین دا تعمیم سره ویلی شي والذین تمام هغه که انسانان دي که پیریان دي که د دوی نه علاوه اسمان او ځمکه او حیوانات دي دا تمام څیزونه ستاسو نه مخکې چا پیدا کړي الله لعلکم دې دپاره تتقون دپاره مفعول حذف دی تتقون الشرک د شرک نه ځان وساتي
او یا لازم چې کنه مفعول ته راوباسي تتقون العذاب چې تاسو ایمان راوړئ نو ځان به بچ کړئ د عذاب نه. خو دا مفعول حذف کیږي او دا کلمه نازل شي منزلې د لازم ته، گویا د سره مفعول نه غواړي. لعلکم دې دپاره تتقون چې تاسو تقوادار شئ. تقوادار شي دا معنی د شرک نه ځان وساتي، دا به سبب شي د دې چې د جهنم نه به بچ شي. دریم دلیل الذي هغه ذات جعل لكم الارض ګرځولې ستاسو دپاره ځمکه فراشا فرش دا معنی چې نه ډېره سخته ده د کاڼي په شانته چې نه پکې آبادي کوی شي نه چې کوم دی پکې کرونده کوی شي، داسې هم نه ده او نه داسې پسته ده د اوبو په شانته چې پکې ګرځېدی هم نه شي، نه درمیانۍ پیدا کړه. او څلورم دلیل والسما ګرځولې د اسمان بناءن چت، دا چې کوم د اسمان دا چت وګرځو یو محفوظ زړیږي هم نه لیوېدل هم نه غواړي، داسې الله د چت په شانته راتاو کو. او پنځم وانزل من السماء نازل کړي د اسمان نه ماء اوبه، الله د اسمان نه اوبه نازلوي د باران په شکل. فاخرج به پس راوباسي په دې سره من الثمرات میوې رزقا لکم دا رزق د ستاسو دپاره. وانزلنا من السماء دا میم په دې من السماء کې او دارنګې من الثمرات کې دا دپاره د تبعیض دی او یا مخکې ابتدایي او دویم دپاره د تبعیض دا ویلی شي. نو وانزلنا من السماء مو نازل کې من السماء د اسمان نه، نو ما د اسمان نه بعضې اوبه نازلې شوي دي او بیا راوباسو په دې سره من الثمرات بعضې میوې، تمامې میوې خو په دې نه دي، بعضې میوې. او که مخکې دپاره د ابتدا ووایې من السماء مو نازل کړي د اسمان نه چې دا شروع د اسمان نه، ابتدایي د اسمان نه ماءن اوبه، د اسمان نه باران اوبه شروع شوي. فاخرج به پس راوباسي په دې سره من الثمرات بعضې میوې رزقا لکم مرزوقا لکم دا ستاسو دپاره رزق دی. کله چې د الله جل جلاله دا انعاماتو فلا تجعلوا پس تاسو مه ګرځوئ لله د الله دپاره اندادن شریکان، انداد د ند جمع د مثل او شریک ته وي. وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ، تاسو پوهیږئ چې کوم د دې دا مقصد نه دی چې ته پوهیږې نو د الله سره شرک مه کوه، او که یو سړی نه پوهیږي شرک وکړي نو خیر دی، نه دا معنا نه ده، بلکې مقصد دا دی چې دا لازمي چې کوم دی فعل دی او الله دې بندګانو ته توبیخ ورکوي. وانتم تعلمون او تاسو اهل علم یې، نو چې ته اهل علم یې ښه پوهیږي چې دا شرک قبیح دی او بیا هم ته شرک کې، نو دا چې کوم دی شناعت او قباحت ته اشاره ده چې یو سړی په یو څیز قباحت پوهیږي او بیا هم هغه شانتي کوي. لہذا دلته څو نعمتونه ذکر شول عظیم جلیله. د انسان دپاره چې کوم دی اول خپل وجود وي، دا د انسان لوی نعمت دی چې الله ته پیدا کړي. دویم چې کوم دی د انسان د اصول سره احسان، دا د انسان سره احسان وي. پلار سره نیکه سره چا احسان کړی، بچی مني زما د پلار سره احسان کړی، نو الله وایي ستا اصول ما پیدا کړي. کله چې تم الله پیدا کړې ستا اصولم الله پیدا کړه، بیا د ژوند د تیرول دپاره الله ستا دپاره مقیل برابر کو چې په دې ګرځې، نو ځمکه دله فرش وګرځوله، او چې کله مقیل برابر شو نو بیا مزل د پاسه ستا دپاره وداني او آبادي پکار ده، نو بیا الله اسمان دله چت وګرځو. نو تم پیدا شوې، ستا چې کوم د اصولم پیدا شول، ستا دپاره د مقیل انتظام وشو، ستا دپاره د مزول انتظام هم وشو. د دې نه بعد ستا د ژوند دپاره انتظام وشو. انزلنا من السماء، بیا الله د باران انتظام وکړو چې ستا دپاره ثمرات د خوراک انتظام وشو. او هر کله چې د ثمراتو انتظام د خوراک انتظام وشو، نو په دې کې بهترین د منفعت سی ستا لباس هم دی، نو گویا ستا دپاره د لباس هم انتظام وشو او ستا د خوراک هم انتظام. نو دا 5 نعمتونه ذکر کېږي، د انسان تمام ضرورتونه په دې سره پوره شول. او هر کله چې تمام ضرورتونه انعامات پتا پوره شول، د هغې نه پس هم د هغه ذات نه ته انکار کوې، نو دا قبیح عمل دی. وانتم تعلمون، دا د الله د وحدانیت تذکره وه. وړاندې د نبی کریم علیه السلام د نبوت او د رسالت تذکره کېږي،
خو رسالت ثابتېږي په صداقت قرآن سره، د قرآن کریم صداقت سره د پیغمبر علیه السلام نبوت او رسالت دا ثابتوي. نو ان کنتم فی ریب، قرآن مقدسه مخالفینو ته 3 موقعو باندې چیلنج ورکړی دی. یو موقع باندې الله چیلنج ورکوي که تاسو په قرآن کې شک وي نو زی تاسو لاړ شئ چې کوم دی انسانان پیریان را جمع شي او د قرآن مقابله وکړي او مثل د قرآن جوړ کړي. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. نو د غون قرآن چیلنج ورکړی شوی دی. دا خلک د دین عاجز شول، مقابله ونه کړی شوه. سورة هود کې براشي فأتوا بعشر صور مثله مفتریات. بیا الله خبر لګه راکمه کړه زه چې د غونډ مقابله نشئ کولی د 10 سورتونو مقابله وکړئ. خو د هغه 10 سورتونو مقابله ونه شوله، د هغې نه خبره اسانه شوله. فأتوا بصورت، زی غونډ را جمع شي او په شریکه باندې یو صورت برابر کوي. او صورتون کې دا تنوین د پاره د تقلیل دی. فأتوا بصورت قلیلة، ورکوټي صورت مقابله وکړي. تاسو استاسو مشران دا غونډ را جمع شئ او د یو ورکوټي صورت مقابله وکړي. نو د ورکوټي صورت مقابله ونه کړی شوله. لہذا دا اعجاز د قرآن دی او صداقت د قرآن. او چاته چې الله داسې کلام ورکي هغه د الله پیغمبر وي نو د نبی کریم علیه السلام نبوت ثابت شو. وړاندې په دې باندې چې څومره اشکالات دي نو د هغې نه بیا اصول تفسیر کې چې کوم کتابونه وي د هغې تذکره کړې. شمس الحق افغاني رحمه الله هغه چې کوم د علوم القرآن کې مختلفو شبهاتو دفیه ذکر کړې ده. دلته خو الله دوی ته چیلنج ورکو زی تاسو د قرآن مقابله وکړئ. د چا ذهن ته به دا اشکال راځي چې شاید دا چیلنج دوی ته رسېدلی نه وي. یو اشکال. دویمه دا ده چې دا چیلنج دوی ته ورسېدو خو یو سړی د چا چې کوم دی دونه پروا نه کوي. یو کشر ماشوم دی چې کوم دی په دې کوڅه کې روان دی او تا ته پتون وي راځه په غېږ راشه. نو ته څه لیونی خو نه چې د ماشوم له په غېږ ورځې نو څوک د هغې مقابلې ته غاړه نه ږدي. په ماشومانو سره څوک غېږ نیسي نو دا ورته شرم ښکاري. نو کیدای شي دوی به داسې کول چې مقابله نه کوله. نو دریم اشکال دی چې کیدای شي دوی سره وسایل نو چې مقابله کړي وي. مقابله چې کېږي خو وسایل خو هم غواړي. څومره سهولت تا سره دی هغومره سهولت ما سره هم پکار دی. کاغذ پکار دی، قلم پکار دی، وسایل به نه و سره ځکه مقابله نه شوي. څلورم اشکال دا دی چې کیدای شي مقابله شوي وي خو لیکن دغه مقابله چې دوی مقابل کې صورت جوړ کړی دی موږ ته نقل شوی نه دی. نو هغې به کړی خو موږ ته نقل شوی نه دی. د دې تمامو اشکالاتو چې کوم دی شمس الحق افغاني صاحب په علوم القرآن کې جواب کړی. فرمایي دا چې دوی ته چیلنج ورکړی شو نو دا چیلنج دوی ته رسېدلی دی. داسې نشي ویلی چې خبر نه و. دوی ښه خبر شوي دي. او داسې نه وه چې دوی مقابله نه کوله، مقابله هم کوله. داسې نه وه چې دوی سره وسایل نه، وسایل ورسره وو. ځکه خو دا مقابله وسایلو کې دی دې حد ته ورسېدل چې د پیغمبر علیه السلام مقابلو ته راووتل او نبي کریم علیه السلام سره کلکې کلکې معرکې او جګړې وکړې. د بدر او د احد او د بل په شان ته داسې غزاګانې رالې. که دوی خبر نه وی د دې نه نو مقابلې ته ولې راتلل؟ که دوی مقابله نه کولې نو جنګونو ته ولې راتلل؟ که دوی مقابله کولی شوې نو دا قلم اغستل ګرانو، کاغذ اغستل ګرانو او که تور او ډال اغستل ګرانو. دی چې کوم دی خپل ځان هلاکت ته غورځول دا ګرانو او که نه په دې خپله کمره کې کښېنه او زه لیکل وکړه دا ګرانو. دا آسان کار یې پرېښود او تور یې راواغست او جنګونو ته راووتل او په سوونو او په زرګونو پکې مړه شول. خپلو وینې چې کوم دی هغې توی کړې دې حد ته راورسېدل خو پته لګي چې مقابله نه شوه کولی. بیا دغه مقابله چې کړی شوي نو موږ ته دې نقل شوي نه نو دام نشي ویلی. وجه دا ده چې دغه وخت کې خو حکومتونه د دوی سره و، زور د دوی سره و، وسایل د دوی سره و. د پیغمبر علیه السلام سره چې کنده خو ملګري غونډ داسې چې د چا د بدن کپړې هم نه وي. نو چې قرآن مقدسه دغه کمزورو حضراتو نقل کوو نو پکار ده چې دوی هغه مقابلې د نقل شوي وي خو کړې نه ده او نه یې کولی شوله. نه یې کولی شوه او نه اوس کولی شي. د دې وجې نه جلال الدین سیوطي رحمه الله
هغه چې کوم دی ذکر کوي خصائص کبرا کې چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام معجزې په سوونو باندې وي، خو دوه معجزې داسې دي چې دا هر انسان کتی شي او په هره زمانه کې کتلی شي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام صحابه هم کتل، تابعین هم کته، 100 کاله وروسته هم کتلی شوې. تیم اوس ګورې قیامته پورې چې څونه انسانان راځي دا غونډ دغه معجزه کتی شي نو هغه دې ته وایي دا جمدې معجزې دي. نو څه معجزې داسې وي چې هغه موقع سره وي بیا ختمې شوې نو مړې شولې. نو نبی کریم علیه الصلاة والسلام د یو معجزې د هغې چې کوم دی بیان دومره تفصیل دی چې نبی علیه السلام د مکې نه هجرت کو مخکې څونه معجزې وي، د هجرت په موقع څونه معجزې وي، وروسته څونه معجزې وي. یوازې په دغه موقع چې نبی علیه السلام ووتو نو ښه چې کوم د لوی جماعت د کافرانو ترې نه تو دی او نبی کریم علیه السلام راوځي او هغوی باندې خوب رالی او نه ییني. دا د نبی علیه السلام معجزه ده. بیا خاورې رالی او په دې سرونه وتاچي. پیغمبر علیه السلام لاړ چې کوم دی جبل ثور ته وختو. سحر مشرکین په دې من کتلو پسې روان چې کوم دی ان اقا غار ته ورسېدل. انشاءالله صورت انفال توبه کې تفصیل راځي. نو هغه غار ته ورسېدل. الله پاک جولاګي ته امر وکړو مینځ کې چې کوم دی مخې ته جولاګي جال جوړ کړو. سارانې کونترې راغلې چې کوم دی او جال یې جوړه کړه او کونترې پکې کېناستې. دا دوه معجزې مسلمې دي. امین ګل بابا کتاب د ښکلی رسول په هغه کې چې کوم دی ورسره دا ذکر کړي دي چې دغه موقع باندې الله د دې غار په دې خوله کې ونه راوټوکوله او جولاګۍ راتلل، جاله جوړول، مرغۍ راتللې چې کوم د کونترې کېناستل سهرانې. دا معجزه وه. ونه فلحال ټوکېدل او مخې ته ودرېدل دا د نبي علیه السلام معجزې وي. دغه کتاب کې یو د ونې دا مسله پکې ناشنا ذکر ده او دویم ټکی پکې ناشنا هم داسې ذکر دی چې دا حرم کې وایي څونه کونترې دي دا د هغې کونترې نسل دی. دا د هغې کونترې نسل دی، خو دا ما بل ځای کې چېرته نه دي لیدلي. د امین ګل بابا کتاب کې شته، هغه کې دا ذکر کړی دی چې دا نبی کریم علیه السلام ورته دعا وکړه چې تا ته د الله په حرم کې ځای درکړي. نو هغه کونترې په حرم کې دی او د هغې دا نسل دی او ملګري دا دونه زیاتې شوي ده چې څومره ګرځي. خو دا په هغه کې دي، بل کتاب کې ما چېرته نه دي لیدلي. نو دا د نبی علیه السلام معجزې وي. خو دغه موقع صدیق صاحب کتل، دغه صحابه و حضراتو کتلي. کوم چې نبی کریم علیه السلام معجزې قیامته پورې هر امتي ګوري. یو د نبی علیه السلام وینا ده چې حاجیان حضرات حج ته لاړ شي او دا جمرات چې موږ ته شیطانان وایو، دا شیطانان چې اولي دا کاڼي، نو پیغمبر علیه السلام فرمایلي چې د چا حج قبول شي نو دا کاڼي اوچت شي. نو هلته په لکونو حضرات دا کاڼي اولی، خو هلته چند دانې پراته نور نه. دا د نبی علیه السلام وینا ده او هر مسلمان یې ګوري چې د چا حج قبول شوی هغه کاڼي نه، هلته خو چند کاڼي وي. ورنه په کار دا و چې د کاڼو ډیري وي، ځکه چې د 30 لاک 40 لاک 45 لاک حاجیان حج کوي. 45 لاکه پورې حاجیان حج کوي. بیا دا 45 لاک چې کم دی هر یو کس 80 کاڼي کم از کم دلته گزاري. نو 45 لاک په 80 کې ضرب کا، چې کم سړي نه کاڼې خطا شي نو بیا به 1 اویا 2 اویا څوک نه پوهېږي دی نه ډېر هم ولي. نو په کار خو دا و چې دلته سم ډېري وې دکره شو، لیکن هلته داسې نه. نو پیغمبر علیه السلام فرمایلي د چا حج قبول شي دا کاڼي اوچتېږي. دا معجزه هر مسلمان کتی شي. او دویم قرآن مقدسه د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د نبوت معجزه ده. قیامت پورې د الله اعلان دی زی تاسو د قرآن په مقابله کې یو ورکوټې صورت جوړ کړئ. هر مسلمان دا معجزه کتی شي چې یو کافر هم داسې نشي کولی چې داسې صورت جوړ کړي. هغه د قرآن په شانته فصیح هم وي، بلیغ هم وي، هغه مقبول هم وي، هغه ته نږدې هم وي. د هغې په لوستلو باندې انسان خوشحالیږي او چې څومره ته تلاوت کوي نو تنګېږي به نه. مسلمانان بوډاګان وګوري که نه، د 80 کالو بوډۍ په سوونه کرته قرآن کریم ختم کړي او بیا هم لږی خوند ورکوي، بیا هم لږی خوند ورکوي. داسې بل کتاب نه، داسې مقبول کتاب هېڅوک نشي جوړولی. دا د مسلمانانو دپاره یو جمدی معجزه ده. نو وَإِن كُنتُمْ کَیې تاسو فی ریب په شک کې مما د هغه کتاب نه نزلنا چې ما نازل کړی علی عبدنا په خپل بنده
فاتو بسورت تاسو راتلو کې په یو سورت سره بسورت قلیلت ورکوټه سورت روړی د پیغمبر علیہ السلام په صفاتو کې ذکر کیږي علی عبدنا انسان کې د کمال صفت د عبدیت د نو زکه دلته عبد ذکر کیږي علی عبدنا تاسو روړی یو سورت من مثله هی ضمیر چې کوم د دا راځي د نزلنا تا فاتو بسورت تاسو روړی یو سورت من مثله مثل د نزلنا کوم چې ما نازل کړي دا غي مثال تاسو جوړ کړئ دویم ترکیب داسم کوي چې هی ضمیر راځي شي د عبادت تا نو فاتو تاسو راتلو کې به صورت په یو صورت سره مم مثله داسې کس د صورت وروړي چې هغه مثل زما د بندوي زما بندا لیکلو لستلو والا نه دی زید داسې امی کس پیدا کوي او هغه د یو صورت برابر کی دا دوه ترجمه کړې شوی دی مخکینه ترجمه غواره ده وجه دا د دویمه ترجمه کې دا اشکال پیدا کیږي چې الله خو دوی ته چیلنج ورکو چې داسې انسان چې هغه امی وي په شان د نبی علیہ السلام هغه دې صورت جوړ کړي نو معنا دا ده چې کم سړی د لیکلو لوستلو والا دی نو هغه مقابله کوي شي خو انپړ نشي کولی او حقیقت خو دا دی چې یو قسم نشي کولی او مخکینه معنا کې تعمیم دی او چې هر کله انسان چیلنج ورکوي نو په چیلنج کې تعمیم غوره وي نو فاتو بسورت تاسو سورت روړی من مثله مثل د نزلنا ودعو تاسو رو بلی شهداکم خپل مشران ستاسو چې څونه مشران دي هغه ځان سره کینوي من دون الله غیر د الله نه ان کنتم صادقین کوي تاسو رښتونی ان کنتم صادقین دا داسې شرطي کلام وی چې دا جزا نه غواړي ان کنتم صادقین کوي تاسو رښتونی او کته ول جزا نو جزا به حذف نو ان کنتم صادقین فاتوا بسورة من مثله دای به جزای کتا سو رښتونی چې مقابله کوي شو نو فاتوا بسورة زی به تاسو یو صورت راوړی فإن لم تفعلوا کدوی داسې او نکړه د صورت مقابله او نکړه ولن تفعلوا دا ولن تفعلوا مینس کې جمله معترضه ذکر کیږي د تاکید د پاره نو ان لم تفعلوا دا شرط او فتقوا النار دا ولا جزاء ده فإن لم تفعلوا پس کتا سو داسې او نکړه چې د صورت مقابله کې مو صورت را نوړو فتقوا النار نو ویریږي د اور نه دا فتقوا النار دا جزا د شرط د پر ظاهری نه ده سي اصل کې چې کوم ده جزا مقدر ده او دا فتقوا النار چې کوم ده دا مرتب بالجزاء ده نو ترکیب داسې ده فإن لم تفعلوا فآمنوا فإن لم تفعلوا کتا سو دا صورت را نوړو د قرآن مقابله مو اونکړه نو خپل عجز اومنه چې عجز دی اومنه نو فآمنو ایمان راوړی او چې ایمان دی راوړو نو دا به سبب د دې شي چې د اور نه به ته محفوظ شي نو دا ایمان سبب دی او فتقوا النار دا اتقاء النار دا ولا مسبب دی نو بیا دا مسبب قیم مقام سبب شوی دی فإن لم تفعلوا پس کتا سو مقابله په یو صورت سره اونکړه الله پاک په دې منځ کې خبرم ورکوي زمو خبروم چې ولن تفعلوا ګوره هرګیز داسې نشئ کولی ښه فاتقوا النار ویریږئ د اور نه معنا فآمنوا ایمان راوړئ دا به سبب شي د اتقا د اور دپاره التي هغه اور وقودها الناس وقود چې کوم دی دا مصدري ټکی ویلی شي او اسمی ټکی ویلی شي وقود په ضمیر د قاب سره بیا دا مصدر دی وقودها بلیدل د دې الناس خلق دی دا اور چې بلیږي دا په انسانانو بلیږي او دویم وقود دا به اسم معنا سره وایي نه معنا وقود اسم لما یوقد علیه دا نوم د هغه چا دی چې په کم باندې اور بلیږي نو بیا معنا ده خشاک فاتقوا النار ویریږئ د اور نه التي هغه اور وقود چې دغه خشاک الناس انسانان دي دغه اور خشاک انسانان دي یا بلیدل د هغه چې معنا مصدری کې بلیدل د هغه په انسانانو دی ول حجاره او په کانو دی په انسانانو بلیږي او په کانو بلیږي انسانان چې کم کافران دي نو په دې خو اور بلیږي دا حجاره نه مراد څه شی دی نو بعضې دا فرمایي چې مراد د حجاره نه حجارة الکبریت هغه کاڼی چې په کم باندې اور بلیږي دنیا کې کم چې کوله ورته موږ وایو بټی کې خلک اچوي دا کاڼی دی او هغې نه اور بلیږي
په دې باندې به اشکال دا پیدا کیږي چې هر کله مراد د دې نه کبریت شو او کولت نه مراد شو نو دا خو دنیا کې هم په هغې اور بلیږي. نو بیا هلته چې کوم د تخصیص څه معنی ده؟ د دې نه جواب دا دی چې دغه اور په دې کبریت باندې بلیدل یو خو دا زر اور اخلي، دویمه دا ده چې دا څخه بین کوي، او دریمه دی چې دا تور وي. نو د جهنم دپاره الله دا کبریت ځکه برابر کړی چې عام لرګي او عام سی سوځول نه دي، دپاره د رنګ بدلولو چې رنګ یې تور دی، دپاره د بدبینۍ پیدا کېدلو چې کوله تریخ بین کوي، او دارنګې د زر لمبه کېدلو دپاره چې دا زر اور اخلي چې د کافرانو نه دا اور زر تو شي. نه بعضې تخصیص د حجاره کوي، بیا د هغې وجه دا ذکر کوي. لیکن عام حضرات حجاره معنا عام سره وي او دا عام کاڼو باندې اور بلیږي، نو بیا دا اشاره د عظمت د دې اور ته چې د دنیا اور لرګي سوځوي، هغه اور دومره خطرناک دی چې هغه ګوره کاڼي سوځوي. وقودها بلیدل د هغې الناس انسانان دي والحجاره او کاڼي دي په دې باندې بلیږي. اعدت دا تیار شوی دی للکافرین دپاره د کافرانو. د اهل حق عقیده ده چې جنت او جهنم الله د مخکې نه تیار کړي دي. معتزله دا نه مني، هغوی وی دا به چرته په قلار په جنت کې په آخرت کې پیدا کیږي، او وجه دا ذکر کوي چې دا اوس پیدا شي نو په دې کې څه فایده ده؟ نه جنت ته تتلی شي او نه زه تلی شم او نه جهنم ته ته ځې او نه وله زه ځمه، نو اخر په دې کې څه پیدا ده چې دا پیدا شوي دي او زرګونه کاله هسې پراته دي. نو دا به په قیامت کې پیدا کیږي چې جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي. اهل حق وی دا پیدا دي. دلیل ذکر کوي دا چې اعدت للکافرین دا صیغه د ماضي مجهول ده، د مخکې نه تیار کړی شوي دي. د جنت په شان کې ذکر کیږي اعدت للمتقین، دا د متقیانو دپاره جوړ شوی دی. دا د ماضي صیغه ده او دا په خپل ظاهر باندې معنا ټیک ده، نو پته لګي د وړاندې نه دا پیدا دي. دویم دلیل ذکر کوي لږ وړاندې ده آدم علیه السلام واقعه ذکر کیږي. الله فرمایي ما ورته وی اسکن انت و زوجک الجنه. آدم علیه السلام ته مې وی ته او ستا بیبي په دې جنت کې اوسېږئ، نو که دا جنت پیدا نه وی نو آدم علیه السلام په څه کې اوسېدو؟ پته لګي چې جنت پیدا دی نو ځکه پکې آدم علیه السلام اوسېدو، او چې جنت پیدا دی نو جهنم هم دقه شانتې پیدا دی. دریم احادیث مبارکونه هم ثابت ده چې جنت او جهنم دا پیدا دي. یو اوږد حدیث کې دا راغلی دي الله پاک جنت پیدا کو نو جبریل ته وی لاړ شه ما یو مقام پیدا کړی دی ته تماشا وکړه څنګه ځای دی. جبریل امین راغلی چې کوم دی او جنت یې وکتو د هغه نعمتونه یې وکتل، الله ترې نه تپوس وکړو، ده وویل الله دا خو داسې ښکلی ځای دی چې څوک به نوم وانوري مګر په دې نوم به ورته ځان راورسوي. الله ورته وی اوس لاړ شه دوباره وګوره، او د جنت چې کومه لار وه چې تمام خواهشات او تمام ستا طبیعتونه دا به د کنټرول وي، نو دا انګڼې ترې نه تو کو چې راځې ګوره په دې به راځې چې منځونه به کې، روجې به نیسې، زکاتونه به ورکې، حجونه به کې، معاملات به دې ټیک وي، دروغ به نه وی، بد عملیانې به نه کې، د حرامو نه به ځان ساتې. دا انګڼ ته نه توش چې جبریل بیا وکتو وی الله پاکه مشکل ده چې په دې انګڼ څوک راوخیږي، نو دا د آل په شکال روجې به انسانان کوم ځای کې نیسي، دارنګې د حرامو نه ځان بچ کول دا انسانان نو مشکل ده. همدارنګې چې کوم دی الله جهنم پیدا کړ، جبریل ته وی لاړ شه تماشا وکړه، یو ځای مې کتل پیدا کړی چې لاړ به یې کتو یا الله پاکه نوم به څوک وانوري چې بیا په دې طرف هم وګوري څوک به نه راځي. الله پاک ورته وی دوباره بیا لاړ شه وی ګوره لارې څنګه ده. نو چې دوباره لاړ چې کوم دی او تمام د انسانانو تبایع او خواهشتونه یې ترېنه تو کړي چې د دنیا څه ظاهري مزید دا د جهنم نه تو دي. جبریل وکتلو یا الله پاکه ډېر لږ انسانان به ترېنه بچ شي، نو دا خو د انسانانو طبیعت دی، هر یو به په دې باندې راځي. نو پته لګي چې الله جنت او جهنم د مخکې نه پیدا کړي، تماشا شوې ده. نو ځکه د اهل حق و عقیده ده چې د وړاندې نه پیدا دي. دا دي په کوم ځای کې قرآن د اشاراتو نه معلومیږي چې جنتونه د اسمانونو نه بره دي،
عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. الله پاک پیغمبر د اسمانونو په سفر باندې بوتو، اسمانونو برلاړ، سدرې منتها ته ورسېد او فرمایي عندها جنة المأوى، دغه ځای کې جنت مأوا دی. نه پته لګي د اسمانونو نه بر دي او جهنم د ځمکې لاندې ویخ کې بند دی. نو اعدت للکافرین وبشر الذین آمنوا، زیر ورکا هغه کسانو ته چې مؤمنان دي، وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي، ان لهم بشک دوی د پاره جنات جنتون دي. د احنافو دا مسلک دی چې ایمان دا عبارت وي صرف د تصدیق نه، او دویم قول پکې د امام طحاوی دی، هغه وی ایمان عبارت دی د تصدیق او د اقرار نه، او اعمال چې کوم دي دا د ایمان نه بهر سیزونه دي او مکملات د ایمان دي. داسې آیاتونو ته ګوري چې ګوره دلته اعمال په ایمان باندې عطف دي، پته لګي ایمان جدا سیز دی او اعمال جدا سیز دی. وبشر الذین آمنوا، زیر ورکا هغه کسانو ته چې مؤمنان دي. کدا اعمال جز د ایمان وین بیا په دې ولې عطف کېدل؟ نو معلومیږي داسې چې دا اعمال جز د ایمان نو، او دا چې کوم دی مکملات دي. کمال او قوت په اعمالو سره ایمان کې راځي. ان لهم بشک دوی د پر جنات جنتون دي، تجری چې بهیږي من تحتها الانهار، لاندې د هغې نه نهرونه. لاندې د هغې نه معنا من تحتها تحت الاشجار، د ونو لاندې به اوبه بهیږي. نو باغونه اوم دي او د دې ونو لاندې چې کوم دی اوبه بهیږي د نهر په شکل. دنیا کې څنګه کتلی شي د نهر په غاړه باندې خلک بوټي وکري نو ډېر ښایسته منظر وي، هلته به ستا جنت کې هم دقه شانې د ونو په دې منځ کې اوبه رواني، نو دا به یو ښایسته منظر وي. یا من تحتها تحت قصورها الانهار، کم چې ستا بلډینګ دی نو د بلډینګ لاندې د دې بلډینګ کې به تا ته اوبه رواني، څوک رواني اوبه خوښي نو اوبه پکې بهیږي. کلما هر کله رزقو منها چې دوی ته ورکړی شي د دې جنت نه من ثمرة میوه، رزقا سه رزق، د دغه جنت خوراکي او میوې دوی حاصل کړي، نو قالو دوی وی هذا الذي دا هغه دی رزقنا چې موږ ته راکړی شوي من قبل پخوا. من قبل پخوا دوه مطلب ویلی شي. یو دا مطلب چې دا دنیا کې موږ ته کوم رزق راکړی شوی نو دا خو هغه شانتې دی. دنیا کې دی څنګه پلاونه خوړل، وریجې دي خوړې، تیکې او چرګان دي خوړه، ماڼۍ او مالټې دي خوړې. جنت کې به هم دغه شانتې تیکې دي او دغه شانې چرګان سره شوي دي او دغه شانتې ماڼۍ او مالټې دي هغه لرل. نو دوی به رزقنا من قبل، دنیا کې موږ ته دا راکړی شوي وو. هلته ورته ویلی شي اوس خو ته وسکه ټیک ده چې رنګ یې اقه دی خو خوند یې هغه خو نه دی، خوند ذایقه کې خو ډېر فرق دی، صرف رنګ هغه شانې دی. د دنیا د میوو په شان ته الله پاک جنت کې دوی له میوې ولې ورکوي؟ دا د پاره د مانوس والي چې سړی د کم څیز سره اموختی کن هغه څیز پې ښه لګي، او چې کم څیز سره اموخته نه وي نو هغه خوښ دی. د دې وجې نه چې تاسو دنیا کې سفر کوئ نو د هر ملک خپل خوراک وي. بهر دنیا کې ګرځې نو پاکستاني هوټل نو هلته به ته د پاکستان خوراک میلاویږي. د افریقي هوټل ته لاړ شي چې کوم دی نو هلته چې کوم خوراک نو کیدی شي تا له پې الټی هم درشي، هغوی جدا خوراک کوي، داسې خوراک خو نه دی. وجه موږ سره مخته نه یو. زموږ چې کوم دی حضرت شیخ فرمیل یو انګریز چې کوم دی پخوا دلته انګریزانو که نه نو دې مسلمانانو سره به کله یو مسلمان خواته رالی چې کوم دی نو غریبي وه، هغه مسلمان چې کوم دی انګریز له په دې سوکړک پېژنئ که نو جوار ډوډۍ، موږ ته پښتو کې سوکړک وایو، نو جوار ډوډۍ ورته وایي. په دې باندې د پاسه ورته ساګ کېښول چې دا واله وخوره. هغه چېرته په ژوند کې دا څیز نه و لیدلی، هغه دا خیر و چې دا په دې منځ کې پې څه کېښودل، دا څه مربا ده نو هغه ساګ یې ترې نه وخوړل، او د جوار هغه ډوډۍ وایي دا پلیټ دې واپس واله. یعنې چې سړی مخته نه وي که نه داسې څیز وي. یو ځل پخپل پخوا یو ځای کې پروګرام و چې کوم دی نو یو بل نعتخوان د قطبګړ مسرر عبدالمالک صاحب دا دی او زه یم افغانانو سره میلمانه وو، نو چې ډوډۍ داسې خوراک له لوښي نو ځینې څیزونه پکې داسې وو چې ما چېرته لیدلي هم نه وو. نو عبدالمالک مسره ما ته سره نږدې شو، ما ته دا دي څه شی؟ ما ورته څه خبرې وه؟ وایي دا به څنګه خورو؟ نو ما ورته څه خبرې وه؟ اوس ما صبر ورته وکړه چې هغې څنګه خوري، چل به ترې زده کوو. یعنې اوس د هغه سره دی نه دنیا کې هغه چې کوم دی داسې څیزونه وي.
ما نه تپوس کوو نو باندې ما ته څه پته ده چې دا داسې شي او خلک یې خوري څنګه لږ به انتظار کوو چې هغې پې شروع وکړي چې موږ یې وګورو څنګه یې خوري که نه نو کم څیز سره سړی مانوس وي نو چلم ورځي خوښي مي او چې کم څیز سره اموخته نه وي نو بیا هغه ورته ناشنا ښکاري لہذا د آخرت د جنت میوې به الله د دنیا د میوو په شان ته وګرځوي خو رنګ داسې دی خوند داسې نه دی دویم مطلب دا ویلی شي نن ورځ چې کوم د دوی له خادمانو خوراک راوړو ته کېښولی شو ماښام یا سبا له چې بیا خوراک راغی هغه شانتې بیا پلیټونه د تیکو نه ډک دي چې کوم دی او چرګان دی او مرغۍ پکې دي او مختلف هغه پرونی شانې خوراک بیا دی نو قالو دوی به وایي روزقنا دا موږ ته راکړی شوی او من قبل پخوا دا خو مو پرون خوړلی و هغه خوراک بیا رالی نو خادم ورته وي ته خو وسکه پرونی په شان دی خو خوند هغه نه دی ښه دا خوند بدل دی هغه شانې خوند نه دی نو قبل نه دواړه مطلب اخیستی شي قاضي بیزاوي مخکینی چې کوم دی احتمال ترجیح ورکوي وجه دا ده چې اولا جنتیان جنت ته لاړ شي او په لومبۍ ځل باندې دوی ته خوراک رالی کېښودی شو نو په دغه موقع باندې خو دا ویلی شي چې روزقنا من قبل دنیا کې موږ ته دغه شانتې خوراک راکړی شوی و خو په دې موقع دا ته نه چې ویلی چې روزقنا من قبل په جنت کې مخکې راکړی شو دې نه مخکې خو تا په جنت کې خوراک نه دی کړی نو مخکینی معنا کې تعمیم دی نو ځکه هغه معنا غوره ده و اوتو به دوی ته به راتلو کړی شي په دې میوو سره متشابهن یو رنګ واله دنیا کې چې څنګه رنګ هغه شانتې خو خوند هغه شانتې نه ولهم دوی دپاره فیها په دې جنت کې به ازواجون بیبیانې به مطهره پاکې به بیبیانې به دا به پاکي کم چې دنیا کې مثال په طور انسانانو پوزه بهیږي خولې نه لاړې بهیږي د زنانو چې کوم دی تکلیف وي ماهواره دنیا کې سړی خوله شي بین کوي خیرې پکې راشي دا ایس به نه ازواج مطهره پاکې بیبیانې به وهم دوی به فیها په دې جنت کې خالدون همیشئ لہذا جنت دپاره الله جل جلاله دوه ټکي ذکر کړل یو ایمان دویم عمل صالح نو یوازې ایمان باندې ګوره کامیابي کامله مرتب نه ده ایمان دې راوړو بیا به اعمالو کې کوشش کې نو عامل الصالحات او چې کله دا دوه څیزونه برابر شي نو بهترین ژوند د جنت هغه چې کوم د انسان اهم ضرورتونه دي هغه ذکر کیږي انسان دپاره څه پکار وي ښکلې آبادي ښکلې باغونه نو ښکلې آبادي ښکلې باغونه ان لهم جنات باغونه ته میلاو شول او تا دپاره چې کوم دی محلات او بلډینګان میلاو شول کله چې محل او بلډینګ هر څه چې کوم دی دا میلاو شي خوراک میلاو شو اوس د هغې دپاره انسان یوازې نو یوازې انسان تنګیږي نو ستا د ملګري انتظام وشو لهم فیها ازواج الله به وله بیبیانې ورکړي نو د جنتیانو دپاره هر یو جنتي ته به الله اویا حورې ورکوي او د دې نه بره د انسان چې کوم دی د اعمالو په مقدار باندې چې څومره ستا اعمال اوچت دي دومره الله د زیات ودونه وله کوي او د جنت هغه مخلوق د دنیا د مخلوق په شانته نه دی جنتی حورې ته چې الله پاک کومه یوه لوپټه په سر کړې ده دا یوه لوپټه د هغه قیمت د تمام دنیا او ما فیها نه زیات دی یوه لوپټه په داسې مقدار ده دغه جنتي حوره که د دنیا دا چې څومره سمندري دي تروې په دې کې خپلې لاړې توکي دا غونډې سمندري به د دې نه به چې کوم دی شربت جوړ شي لاړې چې کوم دی د هغه دومره خوږې چې دا غونډې سمندري به شربت شي دغه حورې به اویا جوړې کپړې اچولې وي او په اویا جوړو کې به دننه هغې د خپې د پنډې اډوکې ښکاري او د اډوکې مغز به ښکاري الله جل جلاله داسې ناشنا مخلوق پیدا کړی دی لهم فیها ازواج دا خو ستا د ملګري انتظام وشو البته د ملګري په انتظام کې لازمي ده زنانه په دې خفه شي چې د سړو دپاره خو دا مزې شو نو موږ څنګه شو نه ستاسو دپاره به مزې وي ښه که الله تاسو ته ایمان نصیب کو الله تاسو ته ایمان سلامت کو په سلامتیا ایمان سره کومه زنانه جنت ته لاړه شي دا چې مې څونه صفت د حورو ذکر کوو که دا حورې چې کوم دی اویا دي او که دا سوونه دي او که دا زرګونه دي دا تمامې حورې به د دې دنیا د ښځې د اډر لاندې وي سرداره به دی ښه نو سرداره به د دنیا دا ښځې خو که ایمان سره جنت ته لاړې که هغه څومره چې کوم دی ډېرې دي خو مشري به ستی ته چې څنګه وایي هغه شانتې به کېږي دویم ټکی دا دی چې هر کله مشري ستا ده
او هغه چې کوم دی څومره زیاتې دي د هغې څومره حسن زیات دی، د هغې نه به د دنیا د دې ښځې حسن په څو چنده زیات وي. وجه دا ده چې دا په مشقت سره جنت ته راغلی ده او هغه خو بې مشقته په جنت کې پیدا دي، خو بشرطې چې دنیا کې دی چې کوم د ایمان سالم ساتلی اعمال دې کړي دي، نو ته دا نه چې ګنې خاوند ته دغه حورې میلاو شوې او ته ګنې سپکه شوې، نه تا ته د ډېر نعمتونه دي، ته خو د هغې مشر یې، د هغې به سردار یې، خو چې ځان جنت ته ورسې. نو د ملګري انتظام به وکړی شي. ازواج مطهره، کله چې د انسان آبادي، د انسان دپاره د ژوند سهولتونه ملګری هر څه برابر شو، نو بیا مې وخطرۍ هسې نه چې دا رانه څوک واخلي، هسې نه چې ترې نه مړ شمه. نو الله فرمایي هم فیها خالدون، بیا هلته خلود همیشوالی دی. د دې نه زموږ بله عقیده ده چې یو ځل جنتیان جنت ته لاړ شي نو دا به ګوره همیشهی بیا به جنتیان او جهنمیان دا ختمیږي نه. یو گمراه جماعت تیر شوی دی، جهمیه ورته وایي، د هغوی رایه دا ده چې یو وخت به داسې راشي چې دا به ختمیږي، دا به ختمیږي. اهل حق وایي نه به ختمیږي، داسې آیتونو ته ګوري هم فیها خالدون. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا. د دوه عقیدو تذکره وشوله، په دې منځ کې یوه شوبه ذکر کېږي. شوبه دا ده مشرکینو به دا وی چې قرآن د الله کتاب نو الله ډېر عظیم ذات دی، د عظیم ذات کلام دی، نو په دې کې داسې ورکوټي ورکوټي خبرې سله ذکر کېږي. کله چې کوم دی د ماشو مثال او کله د جولاګیانو مثال، کمثل العنکبوت ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، دو جولاګیانو ذکر پکې دی. وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه، د مچانو ذکر پکې دی. داسې عظیم کلام کې د داسې ورکوټو څیزونو ذکر ته څه ضرورت دی؟ الله جل جلاله د دوی د شبې جواب کوي ان الله بشک الله پاک لا یستحیی، استحیا دا حیا چې کوم دی ویلی شي انقباض النفس، یو څه کار وکړی شي نو انسان وشرمېږي، چې وشرمېږي دا بدن منقبض راغونډ شي. داسې اطلاق په الله نشي کولی. وجه دا ده چې د الله دپاره نفس او جسم نشته، انقباض به څنګه راشي؟ دا خو کیفیات د جسم دی. نو د دې وجې نه چې کوم انسان په هغه کې حیا وي نو بیا هغه کار نه کوي. ځینې داسې بلاډه ډېرې خبرې که نه، موږ هغه کنایاتو کې داسې ووایو، اشاراتو کې ووایو، ځکه چې انسان چې کوم دی حیایي هغه الفاظ په خولې ویل ګران وي. نو چې کوم سیز کې حیا وي نو هغه سیز خلک پرېږدي، نو لازمي معنا ده لا یترکو. ان الله بشک الله پاک لا یستحی معنا لا یترکو، نه پرېږدي ان یضرب چې بیان وکړي مثلا ما مثال د مثالونو. دا خو مثالونه الله ذکر کړي، دې څه پروا نه کوي. بعوضة د ماشي مثال ذکر کړي، فما فوقها یا زیات د ماشي نه، زید په غټوالي کې، نو ماشه دی، د هغې نه غټ مچ دی، د هغې نه غټه مچۍ ده، د هغې نه پسې غټ لړم دی، داسې پسې غټوالي کې اتي ته روانې. یا بعوضة ماشه فما فوقها یا زید د ماشي نه، د ماشي نه کچ، د دې نه چې کوم دی ورکوټې. دا هر یو چې الله بیانوي نو مثال تا دپاره بیان کړي چې په مثال دی پوه کړي. نو انسانان په دوه قسمه شي. فاما الذین هر چې هغه کسان دي آمنو چې مؤمنان دي، فیعلمون دوی پوهیږي انه الحق چې دا مثال حق دی، من ربهم طرفه د خپل رب نه. دا الله مثال نازل کو، د الله د خوا نه نازل دی او موږ پوهه کوي. څنګه چې الله د مشرکینو د پوهې دپاره ذکر کوي ستاسو دا خدایان داسې کمزوري دي چې دا غونډ راجمع شي نو مچ نشي پیدا کولی، دا خو مثال دی. واما الذین کفروا ار چې هغه کسان دي چې کافران دي، فیقولون پس دوی وایي په اعتراض کې ماذا اراد الله، څه شی دی چې اراده کوي الله پاک بهذا په دې سره مثلا مثال. الله دا مثالونه سره ذکر کوي داسې د ورکوټو څیزونو. نو الله خو مثال بیان کو. خلق دوه قسمه شول، یضل به کثیرا، گمراه کېږي په دې سره ډېر خلق، نو ډېر پې ګمراه شي. ویهدي به کثیرا، او هدایت حاصلوي په دې سره ډېر خلق. دا چې کوم دی کثیر ذکر کېدل، دا کثیر نسبتی نه دی، دا کثیر نفسی دی. معنا دا چې ګمراه شو دی ته وګورې دا هم ډېر خلک دي، او دا چې کومو خلکو صحیح خبره وکړه ایمان یې پرې راوړو دا هم ډېر خلک دي. نو دا دواړه فریق ډېر دي. دا کثرت پې نفسي هی ورته وایي، او دا کثرت اضافي نه دی، ځکه بیا به تناقض جوړېږي. یو ځل وی چې دا کافران ډېر دي او بیا وی چې مسلمانان ډېر دي، نو دواړه څنګه ډېر شي؟
نو دا کثرت نسبتی نه، کثرت په نفسه دام بذات خود ډیر کسان دی او دام ډیر شي دي. نو وما یضل به نه گمراه کیږي په دې سره الا الفاسقین مگر فاسقان گمراه کیږي. الذين دا هغه کسان دي ينقضون چې دوی ماتي عهد الله وعده د الله پاک من بعد میثاقه پس د مضبوط والینا د الله سره وعده کړي او هغه وعده مات کړه. الله سره کمزې کې وعده کړي و. یو قول پکې دا دی چې کم د ازل وعده و چې دا انسانان الله پیدا کړو هغه موقع باندې الله تینا تپوس کو الستو بربکم دې ټولو سره وعده وکړه چې ته زمونږ رب یې. خو چې دنیا ته رال نو بیا فاسقان شول هغه وعده یې رکړه ینقضون عهد الله. او دوی مطلب ذکر کوي شي مراد د عهد نه کلمه طیبه ده. مسلمانان چې کم د اسلام راوړو کلمه دی اوې د الله سره ته عهد وکړو ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. چې کله تا ایمان راوړو کلمه دی اوې نو ستا مال ستا بدن دا غون په الله خرڅ شول. بیا به ته په دې کې په خپلې مرزا نه چلیږي. خدا انسانان بیا په دې باندې پوره والی نه کوي، بیا خپل بدن او خپل مال په خپل طبیعت خرج کوي. نو ینقضون دا وعده یې ماته کړه. ینقضون عهد الله دوی ماتوي وعده د الله من بعد میثاقه پس د مضبوط والینا. ویقطعون دوی پرې کوي ما امر الله هغه چې امر کړی الله پاک به په هغې سره ایوس ولا چې پیوسته شي. الله امر کړی چې تاسو دا پیوسته کوي. یو مطلب ذکر کوي شي چې پیوسته شي ایمان په دې پیغمبر د مخکینو انبیو د ایمان سره. تاسو چې څنګه مخکینو انبیو باندې ایمان دی نو په نبی علیہ السلام ایمان راوړه، دا ایمان د هغه سره پیوسته کا. خو یقطعون دی پرې کوي. دغه اهل کتاب وي من خپل پیغمبر منو خو بل نه منو. او دویم چې کوم دی یقطعون ما امر الله، الله امر کړی چې کوم دی تاسو پیوسته کوي صله رحمی رشته وپالئ. کم چې الله پاک خپل ولی رشته نسب پیدا کړي نو د رشتې خیال ساته. خدا خلق سکی او یقطعون دوی رشته کټ کوي. ان شاء الله د رشتې تفصیل سورۃ النساء اول کې برازي چې اسلام کې د رشتې ډیر لوی چې کم دی حیثیت دی. د رشتې خپل ولی تعلق دا په خپل ځای باندې د نفس مسلمانانو سره چې کم دی تعلق په خپل ځای باندې. مختصر ټکی دا دی چې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي الله جل جلاله چې کم دی د رشتې سره دا وعده کړې ده چې رشته الله دنیا ته راولېږله وته او فرمایل چې کم انسانان ستا خیال ساتي د رشتې زه به د خپل رحم سره پیوسته کوم، او چې کم رشتې ستا خیال نه ساتي زه به د خپل رحم نه کټ کوم. بس چې کم سړی د الله د رحم نه ځان کټ کول غواړي نو رشته ختمول. نور تفصیل به ان شاء الله سورۃ النساء ابتدا کې راشي. ما امر الله به ان یوصل به چې دا ان یوصل چې پیوسته شي. ویفسدون دوی فساد کوي فی الارض په ځمکه کې. اولئک دا کسان هم الخاسرون ام دوی تاوانیان دي. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا. درېمه بنیادی عقیده د قیامت وه. الله د قیامت ذکر کوي او فرمایي تاسو څنګه کفر کوئ؟ ته خپل ځان ته وګوره. ته چې کوم دی نشوې ته مې شته کړې ژوند مې درکړو، بیا به تا وفات کړم د دنیا نه به لاړ شي، بیا به تاله ژوند درکړم. لہذا دوه ځل پناه وي او دوه ځل ژوند وي. یو ځل اول پناه وي بیا چې دنیا ته راشي نو بیا به اوم پناه کېږي. دا دوه ځل عدم وي او دوه ځل ژوند وي. یو ځل دنیا کې پیدا شوي آخرت کې به بیا پیدا کېږي. امت نسنتین و احییت نسنتین. دوه کرتې دې راله ژوند راکړه او دوه کرتې مرګ. کیف تکفرون تاسو څرنګه کفر کوئ بالله په الله باندې وکنتم امواتا حال دا چې تاسو وی مړه منه نشوئ. فاحیاکم پس تاسو یې جمع کړئ الله تاسو له ژوند درکړه. ثم یمیتکم بیا به تاسو مړه کي دنیا کې به بیا وفات شي. ثم یحییکم بیا به مو جمع کی. دا ثم یحییکم کې په دې کې دوه چې کوم دی قول دي د مفسرینو. عام حضرات ذکر کوي ثم یحییکم بیا به مو جمع کی په قیامت کې. قیامت کې به ته چې کوم دی راپورته شي. امام رازی رحمه الله فرمایي دلته د احیا نه قیامت ما اخله دې نه مراد برزخ والا. نو ثم یمیتکم بیا به تاسو وفات کی په دنیا کې. ثم یحییکم بیا به مو جمع کی په برزخ کې. برزخ کې به تعالی ژوند در کې د حساب کتاب بدل تر سره هم کېږي.
او دلته ځکه برزخ وایه چې وروسته بیا ذکر کېږي ثم الیه ترجعون، دلته وروسته ثم ذکر دی، بیا به ستاسو الله ته رجوع کېږي. دا ثم د تراخي دپاره وي، پته لګي قیامت دا وروستنی ټکی دی، ثم بیا به قیامت راځي او الیه ترجعون به. نو دا مخکې چې کوم دی احیاء برزخي ووایه، دا د امام رازي رحمه الله کلام دی. هو الذي خلق لكم ما في الارض، الله پاک هغه ذات دی چې پیدا کړي ستاسو دپاره هغه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول، دا ټول څیزونه الله ستاسو دپاره پیدا کړه. دا د الله انعامات ذکر کېږي، عقاید دي چې کوم دی زده کړو، اوس د الله انعامات. د ځمکې دا څیزونه ستاسو دپاره پیدا دي ستا د فایدې دپاره. ثم استوى الى السماء، بیا الله پاک مستوی دی په اسمان باندې، فسواهن، پس برابر کړه، قص وکړه الله اسمان ته، پس برابر کړه 7 سماوات. استوا ان شاء الله تفصیل مخکې راځي، هلته خپل ځای باندې چې کوم دی تفصیل کو استوا څه ته وایي. دلته معنا چې کوم دی وروستو اله ذکر د نو معلومیږي مراد نه اراده او قصد دی. بیا الله پاک اراده وکړه اسمان ته، قصد یې وکړو اسمان ته، فسواهن. سواهن کې اوم چې کوم دی د ضمیر کې دوه قول دي، بعضې فرمایي دا هن ضمیر د سما ته راجع دی. ثم استوى، بیا الله قصد وکړو الی السماء، اسمان ته، فسواهن، پس برابر یې کړو دغه سما 7 سماوات و اسمانونه. او دویم قول پکې داسې اوم دی چې دا هن ضمیر مبهم دی، د لپاره مرجع نشته. ثم استوى، بیا الله قصد وکړو الی السماء، اسمان ته، فسواهن، پس هغه یې برابر کړه، پس هغه برابر کړه، هغه دیسو هغه برابر کړه سو 7 دی بیان 7 سماوات و اسمانونه الله جوړ کړه. د قرآن نه دا معلومه ده چې اسمانونه داوه دي. ځمکو متعلق ان شاء الله سورة طلاق کې به راځي چې را ځمکې څومره دي. یو آیت کریمه نه دا معلومیږي چې ځمکې دا ډېرې دي. نو هلته الله ذکر کوي و اسمانونه مې پیدا کړه، ومن الارض مثلهن، او دا ځمکې مې مثل د اسمانونو ګرځولي. نو چې دې ته وکتلی شي نو دا ځمکې وشولې څنګه چې اسمانونه ودي. خو صرف دغه یو آیت نه معلومیږي، بل ځای کې د ځمکو تعدد نه معلومیږي. هغه ځای باندې به انشاءالله بیا خبره کوو چې ومن الارض مثلهن، دا ځمکې د اسمانونو په شان ته ودي. نو دا څنګه دي؟ دا ته بر ته دی، یو بل د پاسه دي، او کنه داسې پلاټونه خواره دي. نو دواړه قوله پکې شته. نو من الارض مثلهن. خو قرآن مقدسه کې چې څومره د اسمانونو تذکره ده نو مفرد او په جمع سره راغلی. الی السماء، سماعتون جمع ویلی شي نو بیا جمع ده. الی السماء د جنس په معنا سره استعمالیږي، بیا مفرد جمع غونډو ته شامل، او سماوات جمع سم راغلی. خو ځمکه چې کم ځای کې ذکر ده نو تمام هغه مفرد ذکر وي. ځمکه همیشه دپاره تمام قرآن مقدسه کې دا مفرد ذکر کېږي. د دې دپاره وجه دی که ځمکه واحده یوه شي نو خو مفرد ذکر کېږي، چې خبره رو اسمانونه خو متعدد دي. او که دا ځمکې متعدد شي په شان د اسمانونو، بیا چې دا ځمکه مفرد ذکر کېږي وجه دا ده که دا ځمکې متعدد دي خو ماده یوه ده چې خاوره ده. که ځمکې دي خو ماده یوه ده چې خاوره ده، نو ځکه همیشه مفرد ذکر کی، په خلاف د اسمانونو نه. اسمانونه چې کوم دی ودي د هر اسمان ماده د بل نه بدل ده. سورة ملک کې به ان شاء الله بیا د هغې وضاحت کوو. الذي خلق 7 سماوات، هلته اسمانونه. نو هلته بیا د هر اسمان ذکر چې دا اسمان د ده نه، دا اسمان دا ماده بیله بیله ده. نو چې اسمانونه ودي د هر یو ماده بیله بیله ده، نو ځکه دا په جمع ذکر کېږي. او ځمکې که شي خو ماده یوه ده چې صرف خاوره ده، نو همیشه مفرد ذکر کېږي. دویمه وجه دا ذکر کوي شي چې اسمانونه په جمع سره ذکر کېږي، ځکه دا داسې جمع ده چې دا ثقل نه پیدا کوي. نو 7 سماوات په خلاف د ځمکې نه الارض. ارضه که دا په جمع سره ذکر کوي نو دې نه به صیغه داسې پیدا کېږي چې ظاهري به ثقل پیدا کېږي. نو چې ثقل پیدا کېږي دی خو قرآن مقدسه د فصاحت او د بلاغت په انداز باندې چې کوم دی روش دی. نو ځکه د ارضی دا په اردون سره چې کوم دی وغیره سره نه جمع کېږي، همیشه مفرد ذکر کېږي. نو 7 سماوات. وهو د الله پاک بكل شيء علیم، په هر څیز باندې پوهه دی. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة،
وړاندې د نعمتونو تذکره و دا نعم عامه خو عام نعمتونه ذکر کېده چې الله ته پیدا کړی، الله د ځمکه پیدا کړی، الله د ځمکې مخلوق ستا دپاره پیدا کړی دی. اوس نعمت خاصه ذکر کېږي، خاص نعمت په آدم علیه السلام. ګوره آدم علیه السلام الله پیدا کړو، د فرشتو دپاره معلم وګرځو، مسجودي وګرځو. هغه نعم عامه، دا نعم خاصه. یا وړاندې نعمتونه ذکر کېدل نعم جسمانیه او دا نعم ذکر کېږي نعم روحانیه دي. ځمکه کې الله دا څومره څیزونه ستا دپاره پیدا کړي، ټیپر ټانګوان دي خوراک، دا د جسم دپاره خوراک دی. او دلته نعم روحانیه ذکر کېږي، ستا د نیکه سره الله احسان کړی و، علم یې ولور کړی و، نو لہذا علم ورکېدل داسې څیز دی چې دا روحاني نعمت دی. او د نیکه سره احسان په دې باندې انسان روح خوشحالیږي، دا روحاني نعمتونه دي. نو اذ قال ربک، کله چې ووایي ستا رب، اذ دا ظرف دی، فعل د دې دپاره مقدر وي. اذکر، اذ دا ظرف دی د اذکر دپاره، اذکر یاد کا. اذ قال ربک، کله چې ووایي ستا رب للملائکة فرشتو ته، انی جاعل فی الارض خلیفه، بېشکه زه ګرځوونکی یم په دې ځمکه کې خلیفه. فرشتو ته الله پاک داسې ولې ووایي چې زه په دې ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم؟ نو یو مخلوق ته الله تعلیم ورکوي. الله مشورو ته ضرورت نشته، خو مخلوق ته تعلیم ورکوي چې تو څه کار کوې نو د بل سره مشوره کوه. نو د مشورې متعلق به انشاءالله قرآن مقدسه کې تذکره راځي. قرآن 3 زیاده مشورې تذکره کړې ده. هلته بیا د مشورې خبره کوو، خو دې بندګانو ته الله تعلیم ورکوي چې څه کار کوې نو د بل کس سره مشوره وکوه. دا تعلیما، نور د الله مشورو ته ضرورت نه. دویمه دا ده چې الله پاک فرشتو ته دا وفرمیل، دا دپاره د شان او د عظمت د انسانانو د آدم علیه السلام الله د مخکې نه ورته وایي خلیفتن، زه خلیفه پیدا کوم، د هغې عظمت بیانېږي. نو فرشتو ته الله وایي انی جاعل فی الارض خلیفه. پته لګي انسان دا پیدا دی د خلافت دپاره. نو لہذا بله مسله پکې عمره پیدا شوه. هغه مسله دا ده چې مسلمانانو دپاره د یو امام د یو خلیفه دا ضرورت وي چې دی به یو خلیفه او امام وي، او دغه خلیفه او امام منتخب کول، د دوی مقرر کول په دوی باندې واجب دي. دا واجبي مسله ده، دا زموږ شریعت دی. قرآن مقدسه دلته فرمایي انی جاعل فی الارض خلیفه، نو خلیفه لازمي ټکی دی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي کم انسان چې مړ شو ولم یعرف امام زمانه، د خپل زمانې د هغه سره مقتدا او خلیفه نو، د سره بیعت نه دی کړی، خلیفه نشته، او دی مړ شو نو مات میتة جاهلیه، ستا دا مرګ د جهالت دی. نو تقریبا مسله دا متفقه ده چې د مسلمانانو به یو امیر وي، د هغې به یو امام وي، د هغې د اډر لاندې به مسلمانان ژوند تیروي. خو دغه امام چې دوی مقرر کوي، نو آیا دغه تقرر د امام چې واجب دی نو دا ثابت دی عقلا که دا ثابت دی سمعا؟ نو دواړه قول ورپکې شته. څوک وایي انتخاب د امام دا واجب دی چې مقرر شي او دا په سمع ثابت ده، او بعضې فرمایي عقل تقاضا کوي چې تاسو ځان دپاره یو امام منتخب کوي. دغه امام دپاره به بیا خپل شرایط وي، دی به سړی وي، دی به چې کوم دی د علم والی، دی به چې کوم دی د انسانانو په مصلحتونو باندې پوهیږي، د هغه وظایف به صحیح، نو دی به دا کار کوي، دی به دا عقایدو کې ذکر کوي. او دغه امام عامه او خلیفه دا به د قریشو نه وي، د مسلمانانو مشري چې کوي دا به قریشي کوي. داسې کس انتخاب دا واجب دی. اسلام کې داسې مسایل نه وي چې دا د ورکوټه کور دلته او دا ورکوټه کور دلته دی، دا پاکستان دی او دا پکې ایران دی او دا پکې فلان دی، نه. بس چې ایمان دی راوړو، نفسي ایمان سره تمام مسلمانان دا یو ورونه دي، او د دوی چې څونه ځمکه ده د مسلمانانو کور دی، بس دوی به یو امامي دغه طریقې. دا کافرانو چې کوم دی مسلمانان داسې تقسیم کړه په ورکوټه ملکونو باندې چې دا غونډ ځان ته محتاج کړي او په خپل منځ کې وجنګوي.
دا د دوی پروګرامونه مسلمانان په دې دوکو باندې د هغوی نه پوهېږي لہذا دوی به یو امامي اشکال دا پیدا کېږي چې هر کله انتخاب د امام چې دی به عالم هم وي دی به سړی هم وي دی به مصلحتونه هم پوهېږي دی به قریشي هم وي دا به د ټولو یو امام وي داسې امام خو اوس نشته او دا خو یو واجبي عمل دی نو بیا غوړ ګناهګار یو نو د هغې نه بیا جواب شرع قید حاشیه کې شوی دی او عقد الفرائض کړی دی هغه فرمایي یو انسان یو واجبي عمل پرېږدي با اختیاره نه بیا ګناهګار دی او دویم دا ده چې واجب پاتې کېږي خو بی اختیاره استرارا بیا ګناهګار نه دی نو دې وخت کې چې کوم دی دا زموږ مسلمانان موږ مضطر یو موږ چې کوم دی داسې امام قریشي چې د تمامو مسلمانانو مشري وکړي دا بی اختیاره زموږ نه پاتې دی نشته زموږ د وس نه بار دي نو چې د وس نه بار دي نو بی اختیار یو استرار دی نو ځکه پې ګناهګار نه یو الله ته وفرمیل زه ځمکه کې خلیفه پیدا کوم د انسانانو آدم علیه السلام نه تعبیر کېږي په خلیفه سره دا خلیفه نایب ته وایي دا د چا نایب دی نو یا دا خلیفت الله د الله نایب دی چې الله پاک په دې دنیا کې څنګه نظام چلول غواړي دا انسان د هغې نایب دی چې هغه شانتې نظام به چلوي آیا خلیفه یخلف بعضهم بعضا بعضې به د بعضې خلیفهګان وي پلار لاړ شي نو زوی راشي زوی لاړ نو لوسی رالی داسې د یو بل په ځای باندې جانشین ګرځېږي نو قالو فرشتو وی اتجعل فیها آیا ته به ګرځې په دې ځمکه کې من یفسد فیها هغه څوک چې فساد کوي په دې ځمکه کې ویسفک الدماء تویوي به وینې ونحن او منګه نسبح تسبیح ویو بحمدک ستا په ثنا باندې فرشتو دا خبر د کم ځای نه معلومه کړه چې دا مخلوق ته پیدا کې نه هغه به فسادونه کوي وینې به تویوي نو یو قول پکې دا دی چې دا خبره معلومه کړه د هغه فرشتو نه چې کم لوح محفوظ سره وي لوح محفوظ او مقرب فرشتي دي چې الله پاک وفرمیل زه به یو داسې مخلوق پیدا کوم چې هغه به د ځمکې خلافت ورته حواله کوم هغه فرشتو دا تقدیر وکړو چې دا به څه شي وی کتو دا به انسان پیدا کیږي دا هغې به بچي وي دا به داسې نسل وي دا به خپل منځ کې خوراکې کوي سکل به کوي دا به یو بل سره جګړې کوي نو دا تمام تقدیر نه هغې نه هغې د نورو فرشتو ته ویه دغه خبر را خواره شوه دویم قول پکې دا دی چې فرشتې دا وایي دوی به فساد کوي نو دا قیاس یې وکړو د احد الثقلین په ثقل اخر باندې د دې انسانانو نه وړاندې په دې ځمکه باندې پیریان آبادو او دغه پیریان خواهشات او خوراکونه او دا څیزونه ورسره وو هغوی وراني کول شرونه جګړې کولې نو فرشتو وی چې هغوی وراني کول خو دا هم هغه شانې دي چې دوی به هم دا وراني کوي نو دی قیاس کړه په پیریانو باندې او دریم قول پکې دا دی چې دا یې معلوم که د خلیفتن ټکي نه خلیفتن الله ورته وایي زه په دې ځمکه کې خلیفه چې کوم دی پیدا کوم نو چې خلیفه پیدا کېږي لازمي ده د یو به ځي نو بل به راځي او چې د یو بل سره په ځای کېناستل وي نو دې منځ کې به اختلافات او شرونه هم پیدا کېږي نو د دې نه معلوم کړو چې دا اختلافات به جوړېږي نو اتجعل فیها آیا ته ګرځې په دې ځمکه من یفسد فیها هغه څوک چې فساد به کوي په دې ځمکه کې ویسفک الدماء تویوي به وینې یو بل به قتلوي او الله پاک ته چې مخلوق پیدا کړی د عبادت او بندګۍ دپاره نو موږ عبادت کوو که نه ونحن او موږ نسبح تسبیح ویو بحمدک ستا په ثنا باندې ونقدس لک او پاکي بیانو ستا دپاره قال الله ورته وفرمیل انی اعلم بشک زه پوهېږم ما لا تعلمون هغه چې تاسو پې نه پوهېږئ زه پوهېږم چې کوم د هغه چې تاسو پې نه پوهېږئ د دغه مخلوق چې کوم پیدا کوم د هغه علمیت او د هغه صلاحیت ما ته معلوم دی نو بیا د انسانان الله پیدا کړه د انسانانو بعضې اعمال داسې وي چې الله پاک په دې بیا فخر کوي حج ته حاجیان لاړ شي او عرفات کې دا غونډ را جمعي او په دغه لنګ او صادر کې ټول الله ته چغې وي لبیک اللهم لبیک نه الله فرشتو ته وایي تماشه وکړئ که نه تاسو خو چې ویني به تویوي وګوره زما بندګان ته انی اعلم ما لا تعلمون تاسو پې نه پوهېږئ همدارنګې چې کوم دی نورو عبادتونو کې کله بندګان دا عبادت کوي نو الله فرشتو ته وایي زما د بندګانو تماشه وکړئ دویم مطلب دا ذکر کوي شي فرشتو نه الله تپوس وکړو نو هغې دا ورته وویل چې دا مخلوق پیدا کې دا به فساد کوي او موږ ستا تسبیح وایو ظاهري خو دا ووی نو بعضې مفسرین فرمایي خپل منځ کې فرشتو دا پړه کې وی
چې الله پاک بل مخلوق پیدا کو جو پیدا دي کې زمونږ نه خو اسیم بهتر کې دی نشي ځکه چې زمون خوراک نشته سکاک نشته خواهشات نشته شپه ورځ د الله عبادت او بندگی کوو چې دا بل مخلوق پیدا شي خو هغه به عبادت کوي خو زمونږ په شان ته شو زمونږ نه خو بهتر نشو نه پیدا دي نه الله ورته وفرمیل انی اعلم زه پوهېږم ما لا تعلمون هغه څه باندې چې تاسو نه پوهېږئ ستا ظاهره ماته معلوم دی او باطنه معلوم دی دا بل مخلوق بس تاسو نه افضل ګرځوم وعلم آدم الاسماء نو قرآن مختصر حال ذکر کوي آدم علیه السلام الله پیدا کو بیا ول الله پاک علم ورکو د اشیاء علم آدم الاسماء كلها الله اخول آدم علیه السلام ته نمونه د اشیاء كلها تمام دی وته اخول چې دا کاسا دا سمسی دا جام دا جسه دا کټ دا پوزه دا څه وته اخول ثم عرضهم بداولان ذکر علی الملائکه فرشتو ته فقال الله تو فرمایل انبئونی ما ته خبر راکې باسماء هؤلاء پنمونو د دې اشیاء ان کنتم صادقین کای تاسو رښتونی الله دغه سيزونه وړاندې کړه فرشتو ته ورته ورته تاسو نمونه وخای اشکال دا پیدا کیږي چې قرآن خدا وی علم آدم علیه السلام ته الله دا تعلیم ورکړي او فرشتو ته خو نو ورکړي نو چې فرشتو ته تعلیم نه دی ورکړي به دا غي نه تپوس ولي کیږي نو جواب دا دی چې نه څنګه چې دا تعلیم آدم علیه السلام ته نو دا فرشتو ته عموم مفسرین ذکر کوي علم آدم الاسماء بمحضر من الملائکه فرشتي حاضر وي آدم علیه السلام حاضر الله دوی له تعلیم ورکو نبی آدم علیه السلام دا سبق زده کو فرشتو چې کوم دوته اهتمام اونکو هغه زده نکو فرشتو ولې زده نکو مسله د توجه وي مثال په تور تاسو دلته درس کې ناس نو ځینې مسلمانان داسې چې هغه مرضی ناس وي اوس یو طالب دی نو طالب چې کوم دی هغه مکمل متوجي چې دلته څنګه ترجمه وکړې شوله سو ترجمه وکړې شولې دلته اعتراض او اعتراض څنګه ته پښو هغه دې زده کوي او عام مسلمانان هغه راغلي غوږی ایخي هغه په نحوه څه پوهیږي په صرف څه پوهیږي په دغه ترجمه خو به چې کوم مسلې هغه زده کوي نو کو سبا ته د عامو نه تپوسو کې دلته ما سو ترجمه کړی نو هغه ما ته څه پته او که طالب نه تپوسو کې هغه ته ټیک ورځي هغه زده کړی دی نو کم چې مثال په تور یو انسان یو سیز مقصد وي طالب دا مقصد دی چې دا به علم د زده کوم به هغه بلکې نه صرف مسائل زده کوي آدم علیه السلام دا مقصد و چې کاسه پکاروا سمسه پکاروا کټوي پکاروا سبا پدې کې پخلې کوي ناغه دا ټکی زده کړه او پرشتو د څه توجه نه کوله دا دغه پکار نه نو ځکه آدم علیه السلام سبق زده کو او دوی زده نه کړ نو الله ورته راته وې دې سيزونو نمونه سری نو قالو پرشتو وې سبحانك پاکي دستا د پر لا علم لنا نشته زمون د پر علم الا ما مگر هغه دې علمتنا چې تا را کړې مونږ ته انك بشکت انت العليم الحكيم ته علم ولای او حکمت ولای نو پرشتو لا علم ښکارا کړه قال الله فرمایل یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئهم تول خبر ورک باسمائهم پنمونو د دې اشیاء توخه چې دې سيزونو نمونه سری فلما پس هر کله انبئهم چې آدم علیہ السلام خبر ورکو دې فرشتو ته باسمائهم پنمونو د هغه اشیاء آدم علیہ السلام د یو سيز نوم واغستو نو قال الله فرمایل الم اقل لكم ما نو ویلی تاسو ته انی اعلم بشک ز پویګم غیب السماوات والارض فغیب د اسمانونو او د زمکو باندې واعلم ز پویګم ما تبدون هغه چې تاسو ښکارا کوي و ما کنتم تکتمون او هغه چې تاسو پټوي غیب د اسمانونو او د زمکو دا چې زموستانه کم سیز غایب دی د الله نه غایب نشته کم چې تاسو ښکارا کوي نو فرشتو دا وی موږ ستاسو تسبیح وایو او کم چې تاسو پټوي نو هغه پړه کې دا وی چې د بل مخلوق پیدا شي نو خزنګ په شان عبادت کوي زمنګ نه سغوره خو نه دی په سبب غوره کیږي الله وی په دې غونډه باندې ز پويګم اوس آدم علیه السلام د سيزونو نمونه ورته اوخول پته لګي آدم علیه السلام په علم کې اوچت نو الله فرشتو ته وی اوس د دې عالم د دې استاد تعظیم وکوي حدیث پاک کې راغلی ان من اجلال الله یو سړی چې د الله تعظیم کوي کنه نو دا به د درې سيزونو تعظیم کوي د عالم او د قاری صاحب تعظیم کول حقیقت کې دا د الله تعظیم دی
د مشر او د سپینګیري تعظیم او قدر کول دا حقیقت کې د الله قدر کوي. او د مسلمانانو اسلامی حاکم د مسلمانانو حاکم دی خو اسلامی اصول باندې برابر مسلمان حاکم دی داغه قدر کوي نو ته د الله قدر کوي. نو چې هر کله آدم علیه السلام سبق زده کوم نو مونږ ته وښول نو فرشتو ته الله وفرمیل اوس تاسو د خپل استاد تعظیم او ادب وکئ. وإذ قلنا کله چې موږ وویل الملائکه فرشتو ته اسجدوا تاسو سجده وکئ آدم علیه السلام ته فسجدوا پس دوی سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس اونکړه. نو یو مسله دا ده چې الله جل جلاله د آدم علیه السلام غوروالی فضیلت ثابتو په دې فرشتو باندې. دغه غوروالی په مختلفو څیزونو باندې ثابتېدی شو خو الله پاک دا غوروالی په علم سره ورکو. آدم علیه السلام ته د اشیاو نمونه وښول او فرشتو چې کوم د هغه سبق زده نه کړو نو غوروالی ثابت شو په علم باندې. پته لګي چې کوم دی د ټولو نه بهترین څیز هغه علم دی. علم چې کوم دی دا بهترین څیز دی چې په کوم الله فضیلت آدم علیه السلام ته ورکو. دویم ټکی فرشتو چې کوم دی سجده وکړه نو دا سجده د غیر الله نه ده. حاصل د مضمون او مسئلې دا دی یو سجده کول دی غیر الله ته په طریقې د عبادت سره دا په تمامو دینونو کې منع ده او حرام ده. یو دین کې الله پاک شرک جایز کړی نه دی نو سجده د غیر الله د طریقې عبادت په تمامو دینونو کې منع وه. دا په یو دین کې هم جایز نه وه. دویم چې کوم دی سجده سر ښکته کول او سجده لګول دپاره د تعظیم او د قدر خو د عبادت دپاره نه د تعظیم او د قدر دپاره په مخکینو دینونو کې دا جایز وه. څنګه چې فرشتو د آدم علیه السلام د تعظیم او د قدر دپاره سر په ځمکه باندې ولګو. سورت یوسف کې به راشي د یوسف علیه السلام رونو چې کوم د یوسف علیه السلام ته سجده ولګوله دا سجده و چې کوم دی د تعظیم دپاره نو یوه سجده د عبادت ده د شرک ده په تمامو دینونو کې منع وه. دویمه سجده د تعظیم وه په مخکینو دینونو کې دا جایز وه. زمونږ په دین کې دا منع ده. زمونږ د شریعت قانون دی الله فرمایي لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. تاسو نور سپوږمۍ بل ته سجدې مه لګوه. نه مطلقا سجده د غیر الله دا منع ده. سجده به صرف د الله دپاره. نبی کریم علیه السلام د زنانو متعلق فرمایلی دي که چېرې د الله نه سوا بل دپاره سجده دا جایز وی د تعظیم دپاره د قدر دپاره نو ما به دې ښځو ته ویلي چې تاسو خپلو خاوندانو د تعظیم دپاره سر په ځمکه لګوئ سجده ورته کوئ. خو دا تعظیمي سجده زمونږ په شریعت کې منع ده. قرآن او حدیث دواړو نه ثابت ده. زمونږ په شریعت کې د دې سجدې تعظیمي په ځای باندې مصافحه لاس ملاوی جایز ده. نو او سننو کې روایات شته مسلمان د بل مسلمان سره لاس ملاوی دا ستړي مشي کې نو جایز. دویم ټکی د معانقه بل غیږ ورکول نو په غیږ باندې ستړي مشي کې جایز ده او دام جایز ده. څه روایاتو کې دې نه منع راغلی ده. کومو روایاتو کې چې منع ده هغه هلته مراد ده چې انسان بربند وي. په بربندتیا کې د بل سره غاړه ملاول دا منع دي او چې بربند نه وي نو بیا که غاړه ملاوي نو هم ثابت دي. عکرمه رضی الله تعالی عنه د ابو جهل زوی چې کله اسلام ته رالی پیغمبر علیه السلام ورپاسېده ورته غاړه وتو. جعفر طیار د حضرت علی صاحب ورور رالی نبی کریم علیه السلام ورپاسېدو ورته غاړه وتو په غاړه سره ستړي مشي کړې ده. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه نه تپوس کېږي دې مسلې وی تا د پیغمبر علیه السلام سره غاړه میلاو کړې ده. وی او نبی کریم علیه السلام سره څو ځل ما مصافحه کړې. یو ځل را پسې کس راولېږو ته راشه نو چې لاړم نبي علیه السلام آرام کو زه بیا لاړم. چې بیا رالم پیغمبر علیه السلام په خپل تخت ناستو راپاڅېده او ما ته را تر غاړه وتو و اجوده وایي دا چې غاړه یې راکړه دا ډېره اوچواته وخه. نو پته لګي غاړه ورکول ستړي مشي هم جایز لاس ورکول هم جایز. په دواړه لاسه باندې ستړي مشي کول بهتر دي. یو لاس باندې نه د ګوتو سرونه ورکول نه. متکبرین بل لاس ورکوي د ګوتو سر ورکي غلطه ده.
دارنګه چې کوم د کله تکبر باندې یو لاس ورکې غلطه ده، په دوه لاس باندې کلک لاس چې کوم دی د محبت دې سره محبت هم جوړیږي. لہذا زموږ شریعت کې لاس غاړه په دې ستړي مشي ده، ښکته کېدل نشته. یو سړی چې کوم دی ښکته کېږي نو غوره نه ده، موږ ورته مشرک نه وایو خو غوره نه ده، نیغ ودرېږه د قشانې ستړي مشي ورسره کوه. لہذا دا د تعظیم سجده وه، د دوی په دین کې جایز وه، زموږ په دین کې منع ده. نو فسجدو الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه. اشکال دا پیدا کیږي چې د سجدې امر خو الله فرشتو ته کړو، ابلیس ته خو نه شوی. نو چې ابلیس ته امر نه شوی نو بیا د سجده ونه کړه، نو بیا ولې چې کم دی الله ورته قار شو؟ جواب دا دی چې نه، څنګه سجدې امر فرشتو ته د سجدې امر ابلیس ته مو بله موقع باندې راځي. ابلیس نه الله تپوس کوي تا ولې سجده ونه کړه؟ اذ امرتوکا ما تا ته امر د سجدې وکړو نو تا سجده ولې نه کوله؟ نو پته لګي دا ابلیس هم مامور دی او فرشتې هم مامور وي. ابا د منع وکړه، ځان یې منع کو، استکبر او تکبر یې وکړو، وکانه من الکافرین. وکانه من الکافرین اشکال دا پیدا کیږي، کانه خو ماضي ده، تر اوسه پورې خو ابلیس ډېر شیخ او بزرګو د فرشتو په منځ کې اوسیږي، نو څنګه دی د مخکې نه کافر و؟ مخکې نه خو مسلمان دی. نو دوه مطلب ویلی شي، یا کان راجع که علم د الله ته، وکانه او د ابلیس په علم د الله کې من الکافرین. ظاهري خو شیخ سوټه و د فرشتو په منځ کې دی، خو د الله په علم کې چې دا خبیث کافر دی. نو کانه د الله په علم کې د مخکې نه داسې و، ظاهري خو د فرشتو منځ کې ځان شیخ کړی دی. او دوی مطلب داسې ویلی شي چې کانه د افعال ناقصی یو د بل په معنا استعمالیږي، دلته په معنا د سواره سره. نو وکانه من وسواره وګرځېد دا ابلیس، اوس وګرځېد من الکافرین، مرتد شو. اوسه پورې خو سم سړی خو اوس مرتد شو چې کوم دی کافر شو. وقلنا من اوی آدم و آدم علیہ السلام اسکن اوسیگا انت تو وزوجک او ستا بیبی الجنه په جنت کې. اوس مو حواله ذکر کوله چې جنت پیدا دی، الله آدم علیہ السلام ته وی ته او ستا بیبی جنت کې اوسیږئ. وکولا او خورئ منها د جنت نه رغدن پراخه حیث شئتما چې کوم ځای مو خوښئ. دا لوی جنت دی چې کوم دی، کو هغه سیټ ته ځي او که دې سیټ ته ځي، هر طرف چې ستاسو خوښي هغه ځای نه خوراک کولی شي. خو لیکن ولا تقربا تاسو مه نږدې کېږئ هذه الشجرة دې ونې ته، یو ونه ته الله اوښوله دې ته به نږدې نه ورځئ. فتکونا پس شئ به تاسو من الظالمین د زیاتی کوونکو نه په خپل ځان. ولا تقربا دا چې کوم دی منع شوله په تاکید سره، داسې ورته الله نه وایي چې ولا تأکلا، داسې نه وایي، بلکې دا فرمایي ولا تقربا، ګوره نږدې مه ورځه. دا بله تاکیدي ده. څنګه چې د بد عملۍ نه الله تعبیر کوي ولا تقربوا الزنا، داسې نه وایي چې ولا تزنو، بد عملي مه کوئ، بلکې داسې فرمایي ولا تقربوا الزنا، نږدې به ګوره نه ورځئ، دا منع ده تاکیدي. نو آدم علیه السلام ته الله وفرمایي ولا تقربا، او تاسو دواړه چې کوم دی ګوره نږدې به نه ورځئ دې ونې ته، او که بالفرض نږدې ولې فتکونا دی وی چې کوم دی زنانه داسې کوي شي او صاحبه څنګه چې د سړو احکام دي هغه د زنانو دي. یو عارضي منه وه، تا ته مې وی چېره بربنډ وي غاړه نشي ورکولی، یا داسې ماشوم دی بېګیري چې محل د تهمت دی غاړه نشي ورکولی. بالفرض داسې عوارض نه وي غاړه باندې ستړي مشي کوی شي، زنان هم دغه شانتې کولی شي، ښکلولی هم شي. حدیث د ابو داود کې مختلف روایات راغلی دي. بل کس ښکلول په دې مخ باندې ښکلولی شي، د بل کس لاس ښکلول، د بل کس چې کوم دی بل بدن ښکلول، داسې چې کوم دی چې نور عارضي ناروا پکې څه نه وي، د محبت د وجې نه دا چې کوم دی د هغه مخ او د هغې بل تندی دا هم ښکلولی شي، زنان هم دغه شانتې کولی شي. نو تاکید سره منع وشو ولا تقربا، تاسو مه نږدې کېږئ هذه الشجرة دې ونې ته. ونه کې مختلف اقوال دي، راجح قول پکې دا دی چې دا د غنم ونه ده. اوس اشکال دا دی چې دا غنم خو دومره سیز دی، نو اوس دا سی شی چې آدم علیه السلام په دې دوکه کېده. نو مفسرین ذکر کوي دا د جنت ده، دا د دنیا نه ده. دا چې کوم دی د جنت غنم دی، دا د کوچو د پیړې په مقدار باندې و، د کوچو د پیړې په مقدار و، او دا چې کوم دی د کوچو په شانته سپین و، او د ګبینو په شانته خوږ و. دا د جنت چې کوم دی غنم دی. نو دا ګوره
د کوچو دا پیړه چې د ګبینو په شان خوږه ده دا به نه سکې دی نه یې منع کړو. نو څه وخت او زمانه پکې تېره شوه د الله په علم کې دي چې څونه وخت تېر شو. خدای ورته فتکونه من الظالمین ګوره په ځان به زیاتې وکړي. فازلهم الشیطان پس دوکه کړه وښویول دا دواړه شیطان عنها د هغه ونې نه فاخرجهما پس راویستل دا دواړه مما د هغه جنت نه کانا فیه چې دی په هغه جنت کې. ازلهما د شیطان دا دواړه دوکه کړه. څنګه دوکه کړه؟ نو په دې کې مختلف اقوال دي. بهتر هغه دی چې قرآن ذکر کړي دي. قرآن کریم دا ذکر کړي دي چې کوم دی فوسوس الیهما الشیطان، شیطان ورته وسوسه واچوله. وقال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد وملک لا یبلا. ای آدم علیه السلام تا ته داسې ونه نه درښیم چې تا هغه اوسه کې همیشه دپاره به جنت کې پاتې شي. ما ته وګوره زه ووتم ته به هم داسې و چې دا ونه وسکه. وملک لا یبلا، داسې حکومت چې هغه به ګوره زړیږي نه. دی ورته خبرې وکړې بیا وقاسمهما ورته قسمونه هم وخوړل. نو دا احتمال چې همدغه وخت چې دی راوته نو دا تمامې خبرې ورته وکړې. او دویم احتمال دا دی چې ابلیس راووتو د جنت نه. اوس ما ورته ابلیس اینو نه، څنګه چې ما ورته نینو چې کوم دی زما ستا په دې وینه کې هغه خپل وسوسې اچولی شي. همدقسې آدم علیه السلام ته د بهر نه دا وسوسه ور واچوله. او چې ورسره پې قسمونه هم وخوړل. آدم علیه السلام فکر کوو چې یو شیخ سړی دی په جنت کې دی نو د الله په نوم باندې بیا په دروغه به څنګه قسم کړي. نو د دې وجې نه آدم علیه السلام ابلیس دوکه کړ. نو دا ونه یې وسکله. لہذا آدم علیه السلام په دې قسمونو باندې د هغه په دې شیختوب باندې د هغه چې کوم دی د جنت په دې ژوند باندې دا تمامې داسې خبرې وي چې هغه په اعتماد وکړو نو دوکه شو. ولې بل طرف ته دا وجوهات هم ذکر کوي. آدم علیه السلام سوچ دا وکړو چې الله راته ویلي دا ونه مه سکه نو هغه خو هلته چې کوم دی په افریقا کې ده، دا خو زه په چینه کې ناست یم، دونه فاصله هغه ونه خو دا نه ده. نو حمل یې کړه په ونه شخصي باندې او الله پاک منع کړی د نوع نه چې دا نوعه به نه سکي. نو الله منع کړی د نوع نه آدم علیه السلام حمل کو په شخص باندې. یا څوک داسې ذکر کوي چې دا ورته وي دا ونه وسکه. نو د آدم علیه السلام فکر دا شو چې یاره مخکې منع کړی وم اوس چې کوم دی د هغې جواز راغلی ځکه دا شیخ راته وایي چې وسکه. نو بهر کې هم دوکه ورته ورکړی شوله. نو آدم علیه السلام د هغه ونه وسکله. نو فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما. د دې خروج نسبت د ابلیس ته کېږي. نو د جنت نه ویستل خو د الله کار دی، الله راویستی دي. ابلیس ته چې کوم نسبت کېږي په اعتبار د تسبیب سره ځکه دی سبب د ویستلو یا سبب د ویستلو چې کوم دی نو فاخرجهما مما کان فیه. دا چې څونه وجوهات ذکر کوو ابلیس ورته وسوسه واچوله، په څه شکل یې واچوله. آدم علیه السلام د دې ونې فکر کوو، هغه بله ونه وه، هغه منسوخیت. دا چې کوم دی نکات بعد الوقوع ورته وایي. بې غباره ټکی داسې دی که نه چې آدم علیه السلام د پیدایش نه وړاندې الله پاک آدم علیه السلام پیدا کوو نو څه فرمایي انی جاعل فی الارض خلیفه. ځمکې دپاره یې پیدا کړی دی. اوس ځمکې دپاره یې پیدا کړی دی، ځمکې ته بیا رالیږي. او چې ستا میلمه په کور کې تاسو ناست یو میلمه نه ځي او ته پرې تنګ شي نو شریف انسان خو ته نه شي ویلی چې زما د کور نه وځه، خو څه چل به په دې کور کې کوې. نو چې څه چل به کوې چې کوم دی نو اوس به هغه پوه شي چې یاره کور به تنګ شو. نو الله پاک آدم علیه السلام داسې خو نه وایي چې د جنت نه وځه، د الله پیغمبر دی، ځمکې ته لاړ شه. نو سبانه وله جوړه کړي چې آدم علیه السلام په دې طریقې باندې خفم نه شي او لاړ شي. نو زموږ شیخ به فرمایل چې کوم دی جنت زید توالد تناسل نو د غنم دانه بانه شوه و باباته. جنت چې کوم دی آدم علیه السلام الله پیدا کړی دی، ښځه وله ورکړه، بچي به ترې پیدا کوي. او جنت خو د بچو ځای نه دی. نو چې د بچو ځای نه دی چې کوم دی نو د غنمو دا دانې وله بانه کړه، لاړ شه دنیا ته چې بچي پیدا شي. نو دا یې ولې بانه جوړه کړه. جنت زید توالد تناسل نو د غنم دانه بانه شوه و بابا ته، بابا ته دا بانه کړه چې کوم دی دنیا ته راولېږو، بچي وله دنیا کې ورکوي. وقلنا من ورته وی اهبطوا تاسو کوشئ بعضکم بعض ستاسو له بعض د پاره د بعضې نور به عدون دشمنان وي. یا تاسو دا شیطانان به خپل منځ کې هغې به کوشش کوي چې تاسو ګمراه کړي، تاسو به سره دشمني کوئ. یا انسانان په خپل منځ کې به ستاسو یو بل سره دشمني وي.
ولکم ستاسو د پاره فی الارض پزمکه کې مستقر زید قرار بی و متاع او د پیدې بی الہین تر وخت پورې. فتلقى پس دکړي آدم علیہ السلام من ربه د خپل رب نه کلمات سو کلمې. دلته قرآن کې دغه کلمو تذکره نشته، روسته به بل ځای باندې غالبا اعراف کې به راشي، نو هغه ځای د دې به تفسیر کوي، تفسیر د قرآن په قرآن سره. فرمای ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دا د آدم علیہ السلام دعا وه. انسان نه خطا وشي نه بس خیسته او دس وکا، 2 رکعاته مونځ وکا، توبه وباسه او په خپل کړوخ پیمانه شو د بابا دا وظیفه وکا. ابو الیاس سمرقندی رحمه الله ذکر کړی دی واقع ته سوچ وکي. ابلیس نم الله خپه شو، سجده ونه کړه. آدم علیہ السلام نم الله خپه شو، ونه وسکله. خو دوانو کې فرق دی. ابلیس نه الله خپه شو، ابلیس اقصی په ضد پاتې شو. آدم علیہ السلام په ضد پاتې نشو، بیا الله ته رجوع کوي، په خپل کړوخ پیمانه شو، توبه وباسي. نو دغه رنګ د آدم علیہ السلام بچی شه، د ابلیس بچی مه جوړېږه. خطا وشي زر چې کم دی 10 وکړه، 2 رکعاته مونځ وکړه، توبه وباسه او د بابا وظیفه شروع کړه ربنا ظلمنا. نو کې دې شي په عقلار لاړ شي چې څنګه الله آدم علیہ السلام معاف کړو، تابه معاف کړي. انه بشک الله پاک هو التواب الرحیم، توبه قبل انکه مهربان دی. قلنا من ورته وی اهبطوا تاسو کوشي منها د جنتنا، مخکم ذکر شو اهبطوا، دا تاکید دی د هغې دپاره، آیا تاسیس باندې حمل کا. اهبطوا هغه تاسو کوشي د جنتنا، او دا دویم اهبطوا تاسو کوشي منها د اسمانونو نه، هغې د جنت نه ویستو، اوس یې د اسمانونو عمره ویستو. یا دریم اهبطوا تاسو کوشي آدم علیہ السلام او حوا ابه، او اهبطوا دا دویم اولاد، دا بچی دیم د سره چې کوم د ارڅ سره ځي جميعا ټول. فاما یاتینکم پس کراشی تاسو ته مني زما د خوانه هدن هدایت. دلته الله کلام شرطی ذکر کوي، اما یاتینکم، پته لګي د الله د خوانه پیغمبر را لېګل، آسمانی کتاب را لېګل، دا لازمی سیز نه دی، دا د الله احسان دی چې ما ته خبر کړو. نو د معتزله او د عقیده تردید دی، هغوی فرمای اصلح للعباد په الله واجب دی. دا موږ وایو الله باندې د کتاب را لېږل واجب نه دی، پیغمبر را لېږل واجب نه دی، ځکه الله په شرط ذکر کوي اما یاتینکم، که چېرته راشي تاسو ته زما احسان دی نو منی زما د خوانه هدن هدایت راشي آسمانی کتابونه. فمن تبع چا چې تابعداري وکړه هدایا زما د هدایت، فلا خوف علیهم نه به یره په دوی، ولا هم یحزنون نه به دوی غمجن شي. خوف او د حزن منځ کې 2 فرقه کولی شي. چا زما د هدایت تابعداري وکړه نو فلا خوف علیهم، نه به یره په خپل ځان باندې، او ولا هم یحزنون، نه به دوی غمجن وي په غیر باندې. خوف خپل ځان ته راځي او حزن غیر ته راځي، په خپل ځان به هم نه خپه، په بچي او په پلار نیکه به هم نه خپه. او دویم یا دا راځي که زمانو ته، یوه تېره شوې زمانه بل مستقبل زمانه. نو چا چې د قرآن تابعداري وکړه، د الله د دین تابعداري وکړه، فلا خوف علیهم، نه به یره په دوی باندې په آینده کې، مستقبل کې د برزخ نه مه یریږه. د قرآن تابعداري دې کړې، قرآن سره دې ملګرتیا کړې ده، د حشر نه او د قیامت نه مه یریږه، د قرآن ملګرتیا دې کړې ده، دا ستا سره کلک ملګری دی. نو یو خو به آینده یره نه. ولا هم یحزنون، نه به دوی غمجن شي په تیر شوي ژوند باندې. کم ژوند چې د قرآن له ورکړی، د الله دین له دې ورکړی دی، په دې سره د ژوند تیر کړه، په دې به بیا خفه نه، په دې به خوشحاله. والذین کفروا، قرآن کریم اسلوب چې یو ځل بشارت ذکر کړي نو بیا تخویف ذکر کوي. هغه کسان چې کافران دي وکذبوا، تکذیب کوي به آیاتنا، زمونږ په آیاتونو، اولئک دا کسان اصحاب النار، خاوندان د اور دي، هم فیها خالدون، دی به په دې اور کې همیشه وي. صلی الله تعالی علی النبی الامی وعلی آله وسلم تسلیما.